أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دا د سورې بقرې هغه حصہ ده په کومه حصہ کې چې هغه احکامات بیانېږي د کومو احکاماتو تعلق چې د مسلمانانو د ژوند سره دی. مثلا یو حکم د قصاص بیان شو، یو حکم پرون د وصیت بیان شو، یو حکم د روجې بیان شو، یو حکم د دعا بیان شو، یو حکم د اعتکاف بیان شو، او یو حکم د حلال او د حرام مال د حرام نه بچ کېدل او حلال مال خوړل د هغې بیان شو. اوس دا بل حکم دی حساب للحج، د حج دپاره حساب کتاب یاد ساتل. بعضو کسانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړو، دا تپوس کوونکی معاذ رضی الله عنه او د معاذ رضی الله تعالی عنہ د یهودو اعتراض را نقل کو چې د الله رسوله دا یهود زمونږ نه اکثر دا تپوس کوي د دې میاش په باره کې دا سپوږمۍ نه ده، نو سپوږمۍ چې پوره شي دی ته قمر وایي، او چې نری نری ښکاره شي لکه د کجوري د نری څانګې په شان نو دې ته هلال وایي. نو هلال د نری میاشت ته وایي او چې پوره شي بیا ورته قمر وایي. نو نور وسه پورې چېرته ورکوټی نه شو لکه سپوږمۍ په شان چې هلکه نننی نور راته ښکاري د 14مې ده، داسې څوک نه وایي. خو سپوږمۍ خلک یادوي هلکه دا د اولې ده، دا د دویمې ده، دا د درېمې ده. نو د یهودو دا اعتراض کوو چې یاره د دې مقصد څه دی، د دې وجه څه ده. نو اصل کې دا وجه د یهودو په کتابونو کې لیکلی شوې وه. نو د یهودو دا معلومول غوښتل چې که دې پیغمبر علیه السلام د دې میاشت د نری کېدو د غټېدو هغه وجه بیان کړه کومه چې زمونږ په کتابونو کې ده، نو بیا به دا صحیح پیغمبري. او که د دې داسې عام دنیایي سینسي ګول مول جواب ورکو نو بیا به دا صحیح پیغمبر نه. نو صحابو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو، نو الله ولا جواب ورکو چې دا یسألونک عن الاهله، نو هلال مفرد او اهله جمع ده. دا خلک ستانه د میاشتو په باره کې تپوس کوي چې دا ولې نری کېږي او غټېږي. نو قل هي مواقیت للناس والحج، دا میاشت نری کېدل غټېدل دا د حج دپاره د وخت د معلومولو ذریعه ده او د خلکو دپاره د عامو اوقاتو د معلومولو ذریعه ده. هلکه دا د میاشتې 12مه ده، دی 14مه ده، دی 14مه. جواب یې ورکړو. نو لہذا یهود خو خاموش شو ولې چې جواب صحیح ملاو شو. ګوره دنیا کې دا دوه نظامونه دي، د هغې نه خلک وخت معلوموي، یو ته شمسي نظام وي، یو ته قمري نظام وي. دا موږ چې ورته انګریزي وایو که نه، نو دې مطلب دا نه چې دا تاریخ انګریزانو ایجاد کړی دی، نه، دغه هم زموږ د رب نظام دی، دغه شمسي نظام دی د نور. او دا چې کم ته موږ اسلامي وایو نو دې ته قمري نظام وایي. د نور څنګه دی؟ دا 365 ورځې دي شمسي لحاظ سره، د نورو په لحاظ سره، دا جنوري او فروری په لحاظ سره په کال کې 365 ورځې دي. نو دا په څه اعتبار سره دي؟ ګوره الله په قرآن کې وایي رب المشارق و رب المغارب، الله د مشرقونو رب دی او الله د مغربونو رب دی. نو هلکه دا مشرقونه یو دی که ډېر دي؟ دا خو یو دی. نو څنګه ډېر مشرقونو رب دی او څنګه ډېرو مغربونو رب دی؟ نو زمونږ علما وایي د هغې مطلب دا دی چې نور روزانه د بدل ځای نه راخیږي او مشرق وایي د نور د راختو ځای ته. نو چې نور روزانه د بدل ځای نه راخیږي او روزانه په بدل ځای پرېوځي، نو روزانه د نور ځای بدل دی د راختو، روزانه د نور ځای بدل دی د پرېوتو، او دا چکر دا نور چې دی نو دا په کال کې 365 ورځو کې پوره کوي. 365 ورځې پس بیا غزوړ ځای له راشي، دغه ځای نه بیا شروع شي،
بیا غزل راشي بیا شروع شي. نو د 365 ورځو کې چې د انور کم خپل مدار بدلی نو دیتا شمسی نظام په اعتبار سره د ټول کال وای. او په دې کال کې 12 میاشتې دي. نو ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماء. تاسو به وایي چې په دې کال کې د 12 میاشتو د شمیر د کله نه شروع شوه. وای کله چې الله د ازمکه او اسمان پیدا کړی دي نو دغه کال له دغه 12 میاشتې دا روستو چا نه ایجاد کړی. نو کال او په کال کې 12 میاشتې دا حساب د هغه وخت نه کوم وخت نه چې الله ازمکه او اسمان پیدا کړی. نو یو دا شمسی نظام دی چې دې ځنه انور راوخته نو دا په دې کال کې نن د کم مدار نه راوخته. نو شمسی حساب معلومول دا یو ډیر غوړ علم غواړي. د لپاره ساينسدانانو او چې کوم د نقشې ماهرین دي هغه دې د لپاره دوربینونه لګولي او هغه ډیر په معمولی فرق سره د نور ځای معلومي. موږ ته څه پته لګي چې نور ځای بدل کونه او پرون دې ځنه نن دې ځنه نو دا موږ په اشارو او په سترګو په ظاهري نظر باندې نشو معلومولې. دا غو ډیر په خاصو آلاتو باندې معلومي. او قمري نظام چې د سپوږمۍ نظام نو سپوږمۍ نظام چې نو د دې معلومول ګرانه خبره نه. که یو سړی د غر په سر کې دی نو چې دې وګوري وای لکه نن میاشت را تخکاری د 2 مینه. که یو سړی په آبادی کې دی ګنجان شهر دی چال ته وګوري وای لکه دا نن را تخکاری د 3 مینه. که سمندر کې دی نو امو ته سپوږمۍ ښکاری. نو دی قمری حساب ته اسلامی دی وجنوي چې الله تعالی د دینی احکاماتو دارومدار دا د نور په نظام باندې نه مقرر کړي بلکې د دینی احکاماتو دارومدار په قمر په سپوږمۍ په حساب باندې لګول. زګه وته اسلامي وي دا نه چې دا بل غیر اسلامي. دا شمسی نظام هم د الله دی او قمری نظام هم د الله دی. لیکن شمسی نظام هر څوک معلومول نشي د دین ورځ د دین څوک معلومول نشي. او دا قمری نظام چې دی نو دا هر سړی معلومول شي په هر ځای کې په هر موقع په هر محل هر قسمه سړی. نو دی وجنه موږ دا نه دی ویلي چې زمونږ حج به د جنوري په میاشت کې موږ وایي حج په ذیل حج کې دی. نو ذیل حج د قمری حساب سره. او بیا د شمسی کال نه زمونږ د قمری کال چې کمی نو دا 12 ورځې شاته. اوس مثلا تیر شوي کال په دې ټایم کې رمضان ته 19 ورځې پاتې وي او اوس په دې ټایم کې هغه د روزې ته 6 ورځې پاتې دي. نو دا اسلامی میاش دا قمری میاش دا ورو په ورو چې دی نو دا شاته راځي. نو لہذا زمونږ شمسی کال چې کم دی نو هغه 12 کاله غټ دی او قمری چې کم دی نو دا 12 ورځې چې دی نو هغه غټ دی او دا قمری چې دی دا 12 ورځې دا چې دی نو دا شاته دی دا تی کم دی. نو ځکه زمونږ دا شمسی حساب چې دی نو دا مخ شان دی څنګه چې روان دی لکه جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون جولای دغه. لیکن شمسی حساب چې دی نو لکه اوس مثلا تاسو ته ټولو ته پته ده چې ستمبر کې 30 ورځې دي فروری کې 28 ورځې دي دا ټولي دنیا ته پته ده. په اگست کې 31 دي کنه مثال کے طور پر. لیکن ته دا نشې ویلی چې په شعبان کې 30 ورځې او په رمضان کې چې کوم دی 29 ورځې دا یقیني ته نشي ویلې. د الله دا نظام واوره په هر کال کې 12 میاشتې شمسیم دي شمسی اعتبار سره 12 میاشتې دي او په هر کال کې 12 میاشتې قمری کې دي. لیکن د شمسی هغه ته د وخت نه ویل شي چې په دې میاشت کې دومره ورځې دي په دې بل کې دومره دي په دې بل دسې وایو کنه او 31 تم پکې زو 28 تم پکې راځو. لیکن په قمری کې ته نشي ویلې. دا بس د الله یو نظام دی. ته دا نشي ویل چې دا میاشت د 30 ده. نو یو په قمری میاشتو کې 31 نه بل په قمری میاشتو کې 28 نه دا به 29 او 30 به. وس کم میاشت د 29 د کم د 30 ته دا علم زما استاد نشته. دا هر میاشت الله بدلی. خدای یو خبره یقیني ده یو خبره یقیني ده دا د الله یو ډیر عجیب نظام دی چې هر کال د سپوږمۍ په حساب سره ته دا نشي ویل چې دا میاشت د 10 شو دا د 29 سره دا به الوي چې کله ویني چې میاشت ولید شو. لیکن دا خبره یقیني ده چې په سپوږمۍ په حساب کې و میاشتې چې دي نو دا د 10 شو دي او 15 به د 29 دا حساب پکې یقیني ده. نو په سپوږمۍ په حساب کې به 15 میاشتې دا به د 29 او و میاشتې به د 30 وي.
خو کومه میاشت د 29 دا اوس موږ ته پته نشته. نو کله کله رمضان چې دی نو هغه د 29 راشي، نو ته به دا نه وایې چې میاشت دا میاشت کمه ده، نه د 29 ته به موږ پوره میاشت وایو. نو نبی رسول الله خپلو بیبیانو ته د نه نږدې کېدو قسم خوړلی و چې زه به یوه میاشت نه نږدې کېږم. نو نبی رسول الله وسلام قسم پوره کو، د بیبیانو خواله لا نړو، مطلب د کور نه یو قسم خفه شو په یو مطالبه باندې، دا ټول قرآن کې رستو را روان دي. نو نبی رسول الله په یو کم دېرشمه ورځ باندې قسم پوره کو، نو بار راووتو. نو صحابو ته جیل یو ورځ خو پکې پاتې ده. هغه وی نه، وی الشهر هکذا و هکذا، یوه ګوته بیا بنده کوي هکذا. وی میاشت یوازې 30 ته نه وی، میاشت دې ته هم وی. نو دا څو شو؟ لس. بیا نبی رسول الله اشاره وکړه او بیا یوه ګوته بنده کړه. وی نو میاشت یوازې 30 ته نه وی، اخر کې به یوه ګوته مبارکه بنده کړه، وی میاشت دې ته هم وی، 29 ته میاشت وی. نو بهرحال زمونږ د حج دارومدار دا په شمسي حساب نه دی، بلکې دا په قمري حساب دی. وجه د هغې دا ده چې لکه د شمسي حساب کتاب معلومول لږ مشکل دی، او قمري چې دی نو هر سړی په هر وخت کې معلومولی شي. اوس خو شمسي والا کلندر جوړ کړی دی، خو خدای مکه که دا کلندر ورک شي د ټولې دنیا نه، نو بیا به موږ ورځ څنګه معلومو؟ نو موږ یې نه شو معلومولی، او دا معلومولی شو. سپوږمۍ ته ګورو بس ورځ معلوموه، دا هغه ورځ ده او دا ده. خو دا د نور حساب عیسایانو کې د مخکې نه رایج و. لکه اوس مثلا دا موږ چې وایو چې دا سن 2023 دی، نو دا تاریخ د کله نه شروع شوی؟ نو وی دا په عربو کې د تاریخ د حسابولو د کلونو د شمیر رواج نه و. لکه د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې چا به دا نه ویل چې 2013 او 1400 پلان کې او 550 او 513 دا حسابونه نه و. نو اوس خو که زه وایم هلکه دا کم کالو؟ یاره وایي دا 2007 دا کم یو؟ یاره دا 1443 یا دا 1433 دا 1400. نو دا حسابونه اوس دي، په هغه وخت کې دا حسابونه نه و. په عیسایانو کې وو لیکن په مسلمانانو کې نه و. نو عربو به څه کول؟ عربو به چې یو خاص واقعه یادوله، نو د یو کال کې به یو خاص واقعه شوی و، نو هغه واقعې پسې به خپل تاریخ حسابو. اوس مثلا ابرهه په کم کال هلاک شوی و، نو دغه ته به عام الفیل وایو، د هاتیان والا کال، هاتیان والا کال. نو چې چا به چانه تپوسو کو ته کله پیدا شوی وي؟ یاره د عام الفیل نه 15 کاله مخکې. اینه نو خپل تاریخ به په یو خاص واقعه پسې تړو. دا واقعه کله شوی وه؟ یاره دا د عام المولد د نبی رسول الله د پیدایش نه 10 کاله پس داسې چل شوی. عام البعث د نبی رسول الله ته چې پیغمبري په کم کال ملاو شوی نو د هغې نه 2 کاله مخکې دا چل شوی. نو هغو په خپل تاریخ په یو خاص واقعه پسې تړو. او عیسایانو چې دا تاریخ شروع کړی دی 2023 ته چې راورسېد، نو دیو په هغه وخت کې دا تاریخ برقرار ساتلی. نو دیو دا تاریخ د عیسی علیه السلام د پیدایش نه یا د عیسی علیه السلام دیو ته وفات وی او مونږ وایو اسمان طرف ته د خطونه دیو دا تاریخ شروع کړی. نو دیو جن دیو 2023 عیسوي وی، عیسوي چې دا حساب عیسایانو شروع کړو چې یاره د عیسی علیه السلام زمونږ په عقیدې مطابق اسمانونو ته راختو، او د دیو د عقیدې مطابق د عیسی علیه السلام د فانسي کېدو نعوذ بالله دیو هغه قتل شوی. دیو ځکه عیسایان د صلیب نښه جوړی، داسې جمع نښه صلیب، دا د دیو مذهبي نښه ده، داسې لاس راکړي بیا داسې چلو کی. مطلب دا چې دا زمونږ مذهبي نښه د عیسی علیه السلام په سولۍ ختلی دی او تللی دی. دا د دیو فاسده عقیده ده. قرآن وایي وما قتلوه وما صلبوه، نه چا قتل کړی دی او نه په سولۍ خېجولی، لیکن دیو ته شوبه شوې ده، دیو ته ولکن شبه لهم، په دیو باندې اشتباه راغلی. نو دی وجې نه زمونږ علما دا وایي چې د حساب ساتلو په اعتبار سره دا مقدار صحیح دی 2023، لیکن دې ته د عیسی علیه السلام وفات نسبت کول او یا دې ته د عیسی علیه السلام د پیدایش نسبت کول، دا تاریخ د عیسایانو سره نه دی موجود، دا دیو تخمینه لګولې ده. نو دی وجې نه 2023 ته به عیسوي نه وي، 2023 ته به شمسي وي، چې د نور په حساب سره 2023 د عیسی علیه السلام نسبت چې ورسره دیو کم لګوله دیو غره. ولې چې عیسایانو ته نه د عیسی علیه السلام د پیدایش تاریخ معلوم دی، نه ورته دغه اسمان ته د خطو تاریخ معلوم دی، دې کې دیو غلط شوي. نو چې په دې کې دیو خطا دي، نو موږ دا نشو ویلی چې 2023 کاله د عیسی علیه السلام وشو،
ولی چې دا تاریخ دیو ته نه دی معلوم. ها یو تاریخ را روان دی د شمیر، نو موږ به دا وایو چې په دې دنیا کې داسې خلک موجودو چې هغو د 2023 د ابتدا نه والا اوسه پورې دا شمیر شروع کړی، نو شمیر برقرار ساتلی شي. 2023 او 2022 2010 دا شمیر ته برقرار ساتلی شي، دا په ذهن کې ایښودی شي، لیکن دې ته به دغه نسبت نه کړي، د عیسی علیه السلام نسبت به نه کړي. نو بعضې خلک 2020 او بیا عین او سین ورسه ولیکي عیسوي، نو عیسوي غلط دی، ولې دا زموږ د عقیدې او د نظریې نه خلاف دی. ها البته یو تاریخ د یاد یې ساتلی شي. نو دا په عیسایانو کې دا ابتدایي تاریخ و، په مسلمانانو کې دا نه. مسلمانانو او په هغه ټایم کې عربو به خپل تاریخ د یو خاص واقعې سره تړو، لیکن زمانه تیرېده. نو د نبی علیه السلام په کال کې چا دا نه دي ویلي چې دا سل 1 دی او دا 2 دی او دا 3 دی، دا د نبی علیه السلام په زمانه کې نه و. دا موږ ته چې وایي د خلفای راشدینو خبرې منئ، نو هغه د دې وجې نه وایي. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور راغی، نو په هغې کې دا نه و چې دا 1 تاریخ دی او دا 2 دی او دا اولنی کال دی او دا دویم کال دی. چې کله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور راغی، نو صحابه مشوره وکړه، وای د الله رسوله د امیر المؤمنین ستاسو بعضې خطوط مونږ ته راشي، نو بعضې مخکې راشي بعضې وروستو راشي، نو په دې باندې داسې خاص تاریخ نه درج، نو مونږ ته پکې کله کله خطا وشي چې دا مخکینی دی که دا وروستلی دی. نو خوښ هم نه ده چې مونږ مسلمانان خپل یو تاریخ شروع کړو. شمیر میاشتې خو دي، میاشتې خو هسې روانې دي، نو که ستاسو خوښه چې مونږ خپل یو شمیر شروع کړو او دا د مسلمانانو یو شمیر شروع شي، نو عمر فاروق رضی الله عنه دا خو ډېره ښه ده، نو لازم چې خپل تاریخ شروع کړو چې د کله نه به مونږ کلونه حسابو. نو چا وویل کلونه به د هغه ځای نه حساب کړو او بیا به 12 میاشتې یو کال، بیا به پسې بل کال او داسې شمیر به شروع شي په کم کال چې نبی علیه السلام پیدا شوی. نو رایه چې دا چا ورکړه، نو عمر فاروق رضی الله عنه خوښه نه کړه، وایي نه د نبی علیه السلام په پیدایش سالګیرې او کالونه منا وهل دا د عیسایانو عادت دی، زمونږ نه دی. ولې هغو عیسوي ته هم دقې وجې نه وایي. چا وویل چې نبی علیه السلام ته په کم کال نبوت میلاو شوی دی، دا مختلفې رایې وي، لیکن یوه رایه پکې راله عمر فاروق رضی الله عنه خوښه کړه، د ټولو صحابو متفقه، هغه به یې داسې کار کوو چې موږ خپل مسلمانان خپل تاریخ شروع کوو، خو د هجرت نه به حساب کوو. ولی چې د اسلام آغاز د هجرت نه مخکې شوی دی، لیکن د اسلام ترقی دا د هجرت نه پس شروع شوی دی. د اسلام چې د ټوله دنیا ته خور شوی دا اله چې کله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړ، نو راځي د هجرت نه خپل تاریخ شروع کوو. چې د هجرت نه تاریخ شروع کوو، نو هجرت په کومه میاشت کې شوی دی؟ نو هجرت په ربیع الاول کې شوی دی. نو صحابه وی چې هجرت شوی په ربیع الاول کې دی، لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته تیاری شروع کړې و د محرم نه. نو د هجرت د کال اولنې محرم میاشت دا زمونږ د اسلامی تاریخ اولنې میاشت. نو د هجرت اولنې کال، بیا د هجرت دویم کال، بیا د هجرت دریم کال، دا د عمر رضی الله عنه د زمانې نه د حساب شروع شو. نبی علیه السلام چې وفات شوی دا د هجرت په 11 کال دی، لکه مطلب 10 کال پوره شو، 11 شروع شو. او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت دا د هجرت په 12 کال په 14 کال باندې شوی دی. بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلافت 10 کال چې کوم دی، نو دا چلیدلی دی تقریبا د 2324 پورې. او بیا پسې د عثمان غنی رضی الله عنه هغه 12 سال چلیدلی، نو هغه د هجرت 35 سالو. بیا شپږ کال چې کوم دی، نو د حضرت علی رضی الله عنه هغه چلیدلی دی. نو دا تاریخ چې ته راوالې، نو دا د هجرت نه پس چې کوم دا تاریخ شروع شوی دی، نو د هغې نه هجري کال شروع شو. نو اوس موږ وایو موجوده کم تاریخ دی نن چې کوم دی، نو نن دی 24 شعبان 1444. نو 24 شعبان 1444 هجری ده. نو موږ په عیسایان په یقین سره نشي ویلی چې د عیسی علیه السلام د پیدایش 2023 سال مخکې شوی دی، او مسلمانان په یقین سره وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام 1444 سال مخکې د مکې نه مدینې منورې ته هجرت کړی. دا زموږ اسلامي تاریخ. دې وجې نه په مسلمانانو باندې دا حساب چې دی دا یاد ساتل دا فرض کفایي دي.
په دې امت کې یوه ډله پکار ده چې هغو ته دا حساب معلومي. نو کم از کم چې دا زمونږ د حاضرینو ته خو معلومي، نو زمونږ د اسلامي کال آغاز د کمې میاشتې نه کېږي؟ محرم نه. څنګه چې جنوري نه دا بل شروع کېږي او په دسمبر ختمیږي، نو زمونږ د اسلامي کال آغاز د محرم نه کېږي او زمونږ د اسلامي کال اختتام دا په حج باندې کېږي. نو زمونږ د اسلامي کال اولنۍ میاشت دا محرم ده، دویمه پسې بیا سفر ده، دریمه پسې ربیع الاول ده، څلورمه پسې ربیع الثانی ده، پنځمه پسې جماد الاولی ده، شپږمه پسې جماد الثانی ده، اومه پسې رجب او اتمه پسې شعبان. نو دا اوس چې موږ کم میاشت کې روان یو، نو دا زموږ د اسلامي میاشتې اتمه میاشت، او رمضان دا زموږ د اسلامي میاشتې نهمه میاشت، او شوال دا د اسلامي میاشتې لسمه میاشت، او ذیقعد 11 ده او ذیالحج زموږ 12مه میاشت. نو دا حساب کتاب دا یاد ساتل دا په مسلمانانو کې یو ډله پکار ده چې زموږ مدارسو حساب په دقه روان دی. موږ د شوال نه سبقونه شروع کوو او شعبان ابتدا کې زموږ امتحانونه وشو بس ختم. نو موږ ته خلک وایي ستاسو د ګرمۍ چوټیا نکلی یا ستاسو د یخنۍ چوټیا نکلی. نو په مدرسې دا د یخنۍ او د ګرمۍ زموږ په جنوري فروری نه چلیږي. نو دقه شوال له او دقه شعبان دی. خوا که دا شوال که په ګرمۍ کې راځي او که په یخنۍ کې راځي. تاسو چې توفیل راوستو او د داخلو ورځ وه، اوس خو مولانا ته جوړ شو، نو چې دی وسرالو سخت په شکالو داخلو په ورځو کې، سخت په شکالو په ګرمۍ کې رالو زموږ مدرسې ته. او اوس چې کوم دی نو د داخلو ورځې چې راشي نو ایله ګرمي شروع شوي. نو زمونږ تاریخ چې کوم دی نو هغه په اسلامي طرز باندې چلیږي. دغه شان دی روژې ته ګورئ که نه، سټیم په شکال کې وه، موږ ته یادېږي په سخت جمي کې وه، بیا په شکال کې وه، ورو را روانه ده، اوس بیرته یخ موسم له دا روژه را روانه ده. نو وجه د هغې دا ده چې د اسلامي میاشتو تاریخ متعین نه دی. نو یو د دې بلې نه 12 ورځې کم دی، نو ځکه بدلیږي را بدلیږي په دې ټول کال کې ګرځي. نو خلکو د ګرمۍ روژې مولي دی، د یخنۍ. زمونږ سبقونه په ګرمۍ کې هم راځي، په یخنۍ کې هم راځي. زمونږ دغه خپل یو نظام دی. خو بهرحال تاسو ته مې صرف دا وویې چې موږ چې ورته اسلامي میاشت وایو، نو د دې وجې نه چې دا اسلامي ده او دا بله چې کوم دی نو دا د غیر مسلمو ده. نه، هغه هم د الله نظام دی، د نور نه حساب لګولی، دا هم د الله نظام دی، د سپوږمۍ نه حساب لګولی. خو هغې ته به صرف حسابي نه وایو، په دې کې خطایي راځي، شمسي به ورته وایو، او دقه حساب ساتل هم جایز دي. دام خو لیکن دا چونکې په دې باندې زموږ د اسلامي احکاماتو دارومدار دی، دې وجې نه موږ دې ته څه وایو؟ اسلامي میاشت. نو بهرحال یسألونک عن الاهله، سوال کوي ستانه د دې میاشتو په باره کې. نو قل ورته ووایه پیغمبره هي مواقیت للناس، دا د وخت د معلومولو ذریعه ده، للناس د خلکو دپاره، والحج او د حج دپاره. چې د حج تذکره راله نو ما تاسو ته ګوره زه څو ورځونه لګیا یم چې حج د چا د زمانې نه را روان دی؟ ابراهیم علیه السلام. لیکن د ابراهیم علیه السلام طویل زمانه تیره شوې وه. نو دیو د دې ډېرې زمانې د تیرېدو نه پس په حج کې د خپل طرف نه خرافات داخل کړو. نو په حج په خرافاتو کې یو خبره دیو دام داخله کړې وه چې کم سړي به احرام وتړو او دا به د مکې مکرمې اوسېدونکی و. نو دی به په دوران احرام کې چې کله په سکار پسې کور ته راننوتو، ولې مکه کې خو د هغو کورونه و که نه. نو اوس یو سړي احرام اغوستی دی، حج خو 15 ورځې دی که نه. او زه به درته اوس مخکې د حج هغه ټول دغه ذکر کوم بیا انشاءالله. نو چې یو سړي به احرام اغوستی و او کور ته به په سکار پسې راتو، نو دام د دیو یو عبادت و چې کور ته به په دروازه نه راځي، ولې تا احرام اغوستی. الان کې چې یو سړي احرام اغوستی و دی هوټل ته په خپلو جامو پسې راځي، نو په دروازه به راننوځي که نه، په چترۍ به په چت راکوځي، په دروازه به راځي. او دیو به دا ویل چې کم سړي احرام اغوستی نو دی به خپل کور ته په دروازه نه راځي، چې راځي نو د کور په شا به راځي، نو یا به د کور شاته په دیوال کې سوری کړه او په هغې به راتو، او یا به د شاته نه پړوی ولګوله په هغې به راکوش. نو الله وایي ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، نیکي دا نه چې تاسو کورونو ته د هغې د شا نه راوخیږئ، ولکن البر من اتقا، لیکن نیکي د هغه چا معتبر ده چې د الله نه یریږي. د الله نه صرف یریدل شروع کړئ، نور دا بکواسات پرېږدئ په دې حج کې. د کور ته په شا باندې راتلل یا په سوري راننوتل دا نیکي نه ده. نیکی دار او تقوا دار چې تاسو د الله نه ویریږئ او شرک پرېږدئ. نور وأتوا البیوت من ابوابها، هېڅ پابندي نشته، کورونو ته ښه په دروازو راننوځئ.
او واتقوا الله د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. نو چونکې په دې میاشت کې د حج ذکر راغی چې دا میاشت ولې بدلیږي را بدلیږي، نو دا د حج دپاره او د حج متعلق په هغه زمانه کې چې د جاهلیت د زمانې کوم رسم پاتې نو هغه رسم یې ختم کو چې په احرام په حالت کې خو دا پابندي شته. ګوره په احرام کې دا پابندي شته چې سر به نه پټئ نارینه، احرام کې دا پابندي شته چې خوله به نه پټئ، احرام کې دا پابندي شته چې د خپې دا ګیټۍ چې دی نو دا به ښکاره کې دا ځای که یو سړي داسې سپلی لګولې چې دې ځای پورې پټه ده بیا د بیرې ما پې دغه ته مې خپه خېجولې ده خو دې نه بغیر نه کېږي. دلته که یو سړي پټه راځي هم خیر دی، خو د خېټ دا د خپې دا خېټه نه ده دا به ښکارئ، دا ډوکې نه دی دا به ښکاره کې. نو په احرام کې دا پابندي شته، د سر پابندي شته چې سر به دې ښکارئ او دغه شان مخ به دې ښکارئ، دا پابندي شته. د دې خپې کې چې کوم ځای کې دا ډوکې شروع کېږي دا سرمن چې بدل شوي اینه دا توره سرمن او دا خړه سرمن او دا سپا سرمن د خپه کې تاسو خیال دار چا په خپه کې داسې ځای بره چې کوم دی نو دا خړ خړ ځای شروع شوی، نو دقه ځای ښکاره کول دا په احرام کې لازم دي. د زنانه دپاره صرف دا احرام دی چې زنانه به د دې مخ سره دا زمارې مخ ته ګورئ، د دې زنې نه واله تر د دې تندي دا کوم ځای کې چې یخته شروع کېږي او د دې غوږ نه واله تر د دې غوږه پورې دې ځای پورې دې مخ سره به کپړه نه لګئ لکه دا نه چې مخ به نه پټئ. نو دې لپاره بیا زمونږ دا خلک کیپونه میلاویږي نو په هغې باندې زنانه چې کوم دی نو د بره دغه راواچئ صادر نو داسې نو بیا چې کوم دی نو لکه مخې ته هغه کپړه مخې پنایي پرده کې، لیکن دا چې د مخ څخه کپړه نه لګي. نور ښځه جامې هم اغوستی شي چې څنګه رنګ جامې اغوندي او دغه شان که جورابې پخپو کوي او که بوټان پخپو کوي په ښځه دا پابندي نشته. د ښځې صرف د قمره احرام دی. احرام کې خود دا پابندي شته چې د نارینه لپاره شته چې مخ به هم نه پټئ او سر به هم نه پټئ او خپې دا ډوکې به ښکاره کې، دا پابندي خو د نارینه لپاره شته. خو دا پابندي چې کوم دی نو نشته چې یاره ته به کور ته به دروازه نه راننوځي شاته نه به په سوري راځي یا په چت راکوزېږي، دا نشته. نو لهذا الله تعالی فرمایل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، نیکی دا نه ده چې تاسو راشئ کورونو ته من ظهورها د هغې د شانه، ولكن البر من اتقى، لیکن نیکی هغه ده نیکی د هغه چا معتبر ده اتقا چې ځان د شرک نه وساتو. واتوا البيوت من ابوابها، او راځئ کورونو ته په دروازو سره د هغې د دروازو نه. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. لعلکم تفلحون، دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. اوس ما تاسو ته د 12 میاشتو د نومونه واغستو. د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې دا میاشتې وې، اگر چې لا کلونه به حسابول نه، لیکن په هر کال کې به 12 میاشتې وې. سفر نه به شروع کېده او په ذیالحج به ختمېده. نو په دې که ستاسو خیال نو په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې داسې دي چې دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې د اشهر حرم وایي. اشهر حرم دې ته وایي هغه میاشتې چې هغه د عزت والا میاشتې دي. نو په دې میاشت کې جنگ، قتل و قتال دا هر څه منع. هغه 4 میاشتې کمې دي، 3 میاشتې په قطار دي: ذیقعد، ذیالحج، محرم. په دې 3 میاشتو کې اصل کې خلک چې به حج لراتلل نو ذیالحج کې حج کېږي که نه، نو یوه میاشت به په راتلو کې لګېده. نو په تمام عرب کې به جنگ بندي وه د چا د احترام دپاره؟ د حج د احترام دپاره. ولې چې مسافر را روان دي حج له او دلته قبایل خپل منځ کې نښتي دي او جنګونه دي، نو ټولو عربو به د حج په احترام کې په دې 3 میاشتو کې چې کوم لګاتار دي 4 مرته وایم هغه ته جدا ده. په دې کې به د حج په احترام کې په دې 3 میاشتو کې جنگ، قتل و قتال نه کوو. مړ د عربو به د دې میاشتې دومره اهتمام کوو که د پلار قاتل به مو ته میلاو شو، احترام دی برقرار وساتو. وای دا برقرار وساتئ. اگر چې په اخره کې بیا نبی علیه السلام ویل وای فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، د فتح مکې په موقع باندې او د هغې نه پس نبی علیه السلام بیا اعلان وکړو اوس چې ته مشرک په کوم ځای کې میلاوي قتلوئ، نو بیا اجازت وکړو خوا که دا میاشتې و که دې نه علاوئ. اگر چې علما دا وایي چې اوس هم د دې 4 میاشتو اهتمام او د 4 میاشتو احترام اوس هم لازم دی. که تاسو جهاد هم کوئ، د چا سره جنګ هم کوئ د کافرو سره،
دا نور موږ خپل مسلمانانو کې چې خپل منځ کې جنګونه کوو دا خو په هره میاشت کې حرام دي خو د کافرانو سره جنګ درته وایم جهاد درته وایم هسې نه چې موږ وایو چې څلور میاشتو کې اسلام پابندي لګوي بقایا کې یو بل مخونه راشو کوئ نو بهرحال دا جنگ چې زه وایم دې نه مراد جهاد دی نو په ابتدا کې په دې میاشتو کې جهاد او جنگ قتل و قتال ارسه منو نو مشرکین خو عام خپل جنگونه بکول خاندانی خو نبی رسول الله سلام هغه حکم برقرار وساتو مسلمانانو لپاره چې دیو پکې قبایلی جنگونه نه کوي نو موږ پکې پکار دی چې پکې جهاد هم نه کوو او بیا دا حکم ختم شو لیکن وسم علما دا وایي چې احترام لازم دی که یو کافر ملک باندې مسلمانان حمله کوي د کافر سره جهاد کوي نو پکار دار چې ابتدا په دې میاشت کې ونشي په دې ذیقات کې ذیلحج کې محرم کې او وس چې د شعبان نه مخکې کوم میاشت تېره شوې د رجب په رجب کې نو د دې څلور میاشتو احترام دا لازم په ابتدا کې په دې کې به قتل و قتال نه کوي نو تاسو ته چې څوک ووایي چې هلکه په 12 میاشتو کې اشهر حرم څو دي نو تاسو به څه وایئ څلور کم کم نمونه دي نو درې په قطار دي ذیقات ذیلحج مړه د حج نه یوه میاشت مخکې یې وروستو نو یوه میاشت په راتلو کې لګي یو میاشت به بیا خلک په مکه کې او د حج کې ایو میاشت بیرته پتلو کې لګي نو ذیقات ذیلحج محرم دا درې میاشتې د حج د احترام دپاره وي او دا رجب میاشت چې وه نو په دې کې به عام طور خلک عمرې لرات نو د رجب میاشتې د عمرې په احترام کې د جنگ نه بچ ساتلې وه او دا درې میاشتې چې دي نو دا د حج په احترام کې د جنگ نه بچ ساتلې وي نو دې ته اشهر حرم وایي په دې کې به مشرکینو خپل علاقایي قبایلي جنګونه هم نه کول نو نبی رسول الله وسلام راغی و چې دیو د دې میاشتو دومره احترام کوي موږ هم پکار ده چې احترام وکړو لهذا په دې میاشتو کې به موږ هم قتل و قتال نه کوو په چا به حمله نه کوو اوس راشه د هجرت چې نبی رسول الله مکې ته مدینې ته وکړو نو یو کال تیر شو حسابوي په دویم کال زمونږ جنگ شوی جنگ بدر خو بدر په رمضان کې شوی نو رمضان په اشهر حرم کې نه دی بیا را روان کال لا بیا احد شوی دی نو احد چې دی نو لکه دام په شوال اندازتن شوال کې شوی دی نو دا د واړه اختر میاشت نو دام په اشهر حرم کې نه ده ولې شوال پسې وروسته ذیقات شروع کېږي را روان بیا داسې خو لنډه داره چې زمونږ په دویم کال بدر شوی په دریم احد شوی په څلورم باندې بیا مسلمانانو د بدر تیاری کړی خو دوی وتښتېدو رانلو په پنځم کې غزوه خندق شوی دی په شپږم کې نبی علیه صلات وسلام د عمرې دپاره مکې مکرمې ته راغلی نو چې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې نبی علیه صلات وسلام د هجرت نه پس په سویم کال باندې مکې ته د عمرې دپاره را روان و د هجرت په شپږم کال نو چې نبی رسول الله سلام مکې ته را نږدې شو حدیبیه هغه دغه ته نو نبی رسول الله اعلان وکړو ویل هلکه که څوک زما سره عمرې له تلل غواړي نو راځئ 1400 صحابه دا د نبی رسول الله سره عمرې له تیار شو ګوره یا ساته چې دا داسې عمره نه وه لکه زمونږ دا اوسنۍ عمره چې خلک راته استقبال ته ولاړ دي دا هغه په هغه وخت کې د نبی علیه السلام سره عمرې له تلل خپل سر دا په تلي کې ایښودل دا ډېر غیرتي عمره وه ولې چې د کم قوم سره ستا جنګونه شوي دي ته څنګه د هغه قوم منځ له ورځي چې هر طرف ته کافر دي او ته پکې ورځې نو دې وجې نه منافقین وتښتېدل وایي دا خلک چې کم دی نو دوی خپل دین په دوکه کې غورځولي دي مړه په هر ځای داسې ډایرکټ ورځي څه تیاري نشته څه معاهده دې ورسره نه ده کړې نو څنګه چې کم دی نو ته وروره دې دغه له ورځې دې جنګ له عمرې له ورځې نو په شپږم کال باندې چې نبی علیه السلام سره عمرې له کم صحابه تللي نو دې صحابو ته وروستو یو لقب ملاو شوی دی اصحاب بیعت الرضوان هغه صحابه چې د هغه بیعت یې کړی چې په کوم بیعت د دیو نه الله تعالی راضي شوی دا غیرتي و که نه نو عمرې له تلي خو د غیرت والا خو چې کله دوی هلته ورسېدو نو مکې والا پابندي ولګوله د هغو دا خیال شو چې دوی جنګ له رالو ولې چې دنیا جنګونه د مسلمانانو د هغو په مابین کې شوي و که نو چې اوس تا د یو قوم سره جنګ شوی او ته د هغو علاقې ته ورځې نو هغه به خامخا یک د مصلحه رالي نیغ به ودرېږي چې دا ولې رالو نو دقه شان ټول مشرکین ودرېدو چې مونږ نبی علیه السلام مکې ته د عمرې دپاره نه پرېږدو او نبی علیه الصلاة والسلام احرام اغوستی د څه دپاره د عمرې دپاره او څومره لشکر ورسره دی 1400 صحابه ورسره دي هغو یو کس راولېږو نو نبی علیه السلام ورته پیغام ورولېږو چې ګوره موږ جنګ له نیو راغلي موږ خالص عمرې له راغلو هغه کس چې لاړو نو هغو بدیل ابن ورقا نوم یې و هغه چې لاړو ټول عرب یې را جمع کړ
وی هلکه زه درته یوه خبر وکړم ټیک ده چې ستاسو د پیغمبر علیه السلام سره هغه په خپل هم غیر مسلم و ستاسو د محمد سره صلی الله علیه وسلم خو زمونږ وایو هغو به صرف محمد وایو ستاسو د هغه سره دشمني ده خو ګوره فی الحال هغه د جنگ په نیت نه دی راغلی هغه د عمرې دپاره راغلی او زمونږ د قبایلو دا متفقه فیصله ده چې د الله کور ته څوک هم راځي نو هغې لار به موږ نه نیسو تاسو څنګه د لار نیولې ده دی خپل قبایلي مشر ورته وي هغه ته زه مړه ته په خبره نه پوهېږي نو مکې والا خو اراده کړې چې موږ خامخا جنګ کوو دویم کس یې راولی و چې دویم کس راغی نو هغه ته هم نبي علیه السلام دا خبره وکړه چې موږ جنګ له نیو راغلي عمرې له راغلي دریم هم راغی بیا نبي علیه السلام عثمان غني رضی الله عنه هم ورولېږو چې تاسو چې کوم دی نو ته ورشه او ته ورته دا جواب ووایه چې موږ جنګ له نیو راغلي بلکې څه له راغلي موږ عمرې له راغلي لیکن دیو په خپل ضد باندې کلک ولاړو تر دې پورې چې 500 کسانو په نبی رسول الله باندې خفیه د شپې حمله کوله او صحابه هغه گیر کړ نو الته په مکه کې خبره خوره شو نبی رسول الله زموږ 50 کسان قتل کړ نو دلته دا خبره مشهوره شو ول تاسو عثمان غنی رضی الله عنه به تور سفیر لګلو نو سفیر قتلول خو جرم دی او مکه ولا هغه قتل نو نبی رسول الله سلام د ونی لاندې کېناستو د بیرې یو ونه و او دا غي یخت کېناستو او صحابه په لاس بیراتلو د نبی رسول الله په لاس به بیعت علی الجهاد کاو چې موږ به تر مرګه پورې د نبی رسول الله د دین د پاره او د الله د دین د پاره د سربلندۍ لپاره به موږ خپل سرونه قربانو خو موږ به چې کوم دی نو د مکه د دې مشرکینو د تسلط نه آزادو دې ته وایي لقد رضی الله عن المؤمنین الله د هغه مؤمنانو نه راضي دی اذ یبایعونک تحت الشجره چې ستا سره بیعت کړو د هغه ونې لاندې دا ونې لاندې نو دې ته وایي اصحاب بیعت الرضوان الله ته راضي شو نو دا 1400 کسان هغه خوش قسمت دي چې دنیا کې الله ول دیونه زه راضي یم نو چې کله مشرکین ته پته ولګي چې دی وز د جهاد د پاره کلکه اراده وکړه نو خپل سهیل ابن عمر نوم یو مشر دای راولې چې هغه راغی نو یو ځل بدیل ابن ورقا راغلی او بل ځل عروه ابن مسعود الثقفي راغلی او بیا د سهیل ابن عمر راغی د ترسو الله ایمان نصیب سهیل ابن عمر نو چې دی راغی نو د نبی رسول الله ته وی چې بس مونږ یو صلح کوو ډیر جنگونه خپل منځ کې وکړو راځي یو صلح کوو او نبی رسول الله صحابه ته ویلو چې نن زمانہ د مکه ولا سم مطالبه هم کې زبر دی وغه مطالبه منو نو مطالبه ته هغه دا وکړه چې ستاسو به مونږ صلح کوو خو په دې شرط چې دا وست کوم احرام د عمره اغوسته دا بلری کې وزي عمره بنه کوي نو ته ماته دا وایه چې وسړي احرام اغوسته اول ته جدیته ورسی او مکی ته نږدې شي او دا غزنه د حکومت بیرته را لګي پزله بری ستيري ډیر سړی ته خفګان ملاوي لیکن نبی علیہ السلام فرمایل چې د صلح لپاره زه دې شرط هم تیار نو سکل به عمره نه کې بیرته بزي یو زمونږ استادو په مابین کې بلس کاله جنگ بندي دوا درې مدار که زمونږ سوق در تختیدونو مونږ له بیرته راکوي خو که تاسو نه راتو نو مونږ به دل نه درکو دا څومره سخت شرط عجیب شرط ډیرو صحابو دا شرط نه منو هغه دا څنګه شرایط دا خو اسلام خو معزز دین دی په موږ د شرایط دي لکه موږ چې چرته دی غلامان یو دی رانی ولیو او بل دار چې سکل به واپس ځي را روان کال له په دې میاش کې بیا راځي عمره نو دا کوم میاشوا د ذیقات کوم چې اشهر حرم کې راځي کوم میاشتو کې راځي اشهر حرم کې نو نبی رسول الله تلو د ذیقات په میاش کې او دیو بیرته راولېږو په سم کومه میاشت کې هم دقه میاشت کې خو را روان کال به په دې میاشت کې راځي نو را روان کال دقه میاشت هم د ذیقات میاشت او هغې ته به څه وایو اشهر الحرم نو نبی رسول الله وسلام صدا ټولې معاهدې وکړې او حکم دا دی مخکې د آیت کې را روان دي فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ګوره دا د احرام صادرې چې چا په غاړه کې واچېلي نو ګوره دا داسې رواجي صادرې نه دي چې هلکه بس په پاسپورټ کې دې فرق راغی او په ټیکټ کې دې فرق راغی او کوم احرام دې اغوستی جو بس بیرته وباسه او په ګوتۍ کې کېده او جامې واغونده نه دا صادرې چې د یو ځل په غاړه کړي نو تا غټه ذمواري په سر واغسته اوس چې تا باندې پابندي راله یا بیمار شوي یا د حکومت واپس را لیږي یا په هغه زمانه کې څه دشمن د ته مخامخ شو لکه نبی رسول الله والسلام احرام اغوسته او څوک ته مخامخ شو دشمن نو د احرام د کولاوهلو طریقه دا نه چې احرام کولاو کو په ګوتې کې واچو او یاره زی جزو کار ونه شو دا زمونږ بعضې رونه نو حج لراځي سعودي کې چې دا کم مرګري نو حج لره روان نو چې حج لره رواني نو احرام یې اغوستی نو هغه په پاټک کې ونیسي و یاره ستاسو زه خو
لکه هغه جوازات صحیح نه دي، کاغذات هم صحیح نه دي، نو ځئ شابه بیرته ځئ، نو بیرته راولېږي. نو چې دوی دا پاټک نه را دی خوشي هغه احرامونه لري کې جامو کې بیرته را روان شي. نه، چې یو ځل دې نیت وکړو احرام دې واغوستو، نو دا احرام به اوس داسې نه لري کې. سب د دې د لرې کولو څه طریقه ده چې تا د حج دپاره او د عمرې دپاره احرام واغوستو، نو د دې حج او حج دې ونه کو، عمره دې ونه کړه، بیرته را واپس شو، یا بیمار شوې یا دشمن لکه دلته چې دشمن کومه دغه وکړه، نو ته به بیا څه طریقه کې؟ ته به دا طریقه کې چې د حرم حدودو ته به قرباني لیږي. هغه قرباني به ستا له طرف نه به علاله کېږي، ستا له طرف نه به څاروی ذبح کېږي. نو چې کله هغه څاروی ذبح شو، نو ته به بیا سر وخرې. نو چې سر دې وخراو، سر دې وخراو، نو ایله ته د احرام نه کولاو شو، اوس به احرام کولاو کی. دا داسې نه ده چې ته به اوس بس هلته ونه شو جو راځه، نه. او چې څو پورې دلته لیکلي ولا تحلقوا رؤوسکم، هغې پورې به سر نه خرئ، څو پورې چې هغه قرباني خپل ځای ته نه رسېدي. نو نن سبا خو د ټلیفون دور دی، نو که په تا پابندي ولګېده، چا ته ټلیفون وکړه یاره زما له طرف نه په مکې په ځمکه کې ګوره، په بل ځای کې نه، هسې نه چې ریاض والا ته دې رینګ کړی چې ګډ حلال کړې او زه درلم. نه، دا به د مدینې د مکې په حدودو کې دننه په حرم کې، د مکې په حدودو کې دننه هلته به د هغې په فقراو بیا تقسیمېږي، په غریبانانو باندې. نو هغوی بیا هغه تنظیمونو والا اوچتوي، په غریبانانو بیا تقسیموي. نو ته به د حرم په حدودو کې قرباني وکړې، سر به وخرې، نو ایله به د احرام نه خلاص شي، ته به د احرام نه وځې. اوس راشه، عمره سنت ده او حج د باندې اله فرض دی چې وس دې کېږي. خو چې کم سړي د عمرې احرام اغوستی او د حج احرام یې اغوستی او د صفابندۍ د وجې نه واپس راغی، نو را روان کال لکه د ده وس کېږي او که نه کېږي، د باندې حج هم لازم دی او په د باندې عمره هم لازم دی. دا دومره غټه ذمواري ده. ځکه الله وایي واتموا الحج والعمرة لله، حج بم پوره کې او عمره بم پوره کې. نو که بل کال له دې وس کېده او که نه کېده، خو ځان به حج له رسې، او که بل کال له په نورو خلکو عمره سنت ده او په تا باندې فرض ده. ځکه په یوه صیغه کې ذکر کړو واتموا الحج والعمرة. نور حج خو فرض شوی، ولله علی الناس حج البیت، حج فرض دی، خو دلته حج او عمره په یوه کرښه کې راوړو، وایي حج هم پوره کوي، عمره هم پوره کوي. لکه دا حکم دی، حکم د وجوب دپاره. نو ولې پوره کوي؟ دی چاته ویلو؟ دی هغه چاته ویلي چا چې احرام اغوستی و، عمره او حج کې په منځ کې پاتې شو. خو تاسو ته پته یو بل کار، کم سړی نه چې حج پاتې شو، نو دی به را روان کال له حج هم کوي او د حج سره به یوه عمره هم اضافي کوي. دا په ده فرض دي، او عمرې والا باندې صرف یو عمره فرض ده. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وویل چې معاهده م وکړه او راځئ چې احرامونه کولاوهو. نو دا دغه چې دی د حدیبیه، دا د 11 میل په فاصله دی د مکې نه. نو موږ خو داسې بلد نه یو، نه یې پیژنو، خو یو غټ شمیسي دی په بل ځای کې دی، خو یو د مکې ته نږدې دقلته په شمیسي نوم باندې یو ځای شته، دقه وایي حدیبیه دی. مفتي شفیع صاحب رحم الله په معارف القرآن کې لیکلي چې کم خلک بلد دي هغو ته به پته وي، موږ ته خو علم نشته. خو هغو دا وایي چې دا اوس چې د مکې په حدودو کې کوم شمیسي نومې ځای دی، دقه چې دی نو دا حدیبیه ده. نو دا نیم د حرم په حدودو کې دننه ده او نیم د حرم د حدودو نه بهر ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې احرام کولاوهو، نو د اوښانو د علالولو دپاره چرته لاړو، لکه دا نیم میدان دی، نو نیم د حرم د حدودو نه بهر ده او نیم دننه. دا حرم څه ته وایي؟ دا منځ کې چې څلور ګوټه کور دی ته وایي بیت الله، دې ته څه وایي؟ بیت الله. دا غیر چاپیره چې عمارت دی دې ته وایي مسجد حرام، عزت والا جومات. د دې مسجد حرام نه غیر چاپیره خاوره ده چې هغې ته وایي حرم. دا ولې؟ که ستاسو خیالي یو گورنر کوري او یا د وزیر اعظم او د صدر، نه خو په یوه کمره کې پاتې کېږي، لیکن تر لرې لرې پورې کنډتار تاو کړی، باړې تاو کړی، وایي دې ځای ته به نه را دننه کړي. حالانکه خو دننه په ورکوټې ځای کې ناست، خو دا هغه ایریا ده، دې د نوګو ایریا چې هر سړی به دلته نه راننوځي. نو که راننوځي اول به خپل شناخت ښکاره کوي، څادر به نه اغوندي، خپله تالاشي به ورکوي. نو د هر چا د کور نه غیر چاپیره داسې ایریا چې هغې ته د داخلېدو دپاره څه آدابي، نو دا د الله کور دی. دا څه دی؟ د الله کور، بیت الله. دا مسجد حرام دی. نو د دې نه غیر چاپیره یو داسې خاوره ده چې هغې ته ویلی کېږي حرم. په دغې حرم په خاوره چې خپک دی، نو اول به ورته احرام اغوندي، دغلته به ښکار نه کوې،
دغلته به په چا باندې ګزار نه کې. نو دا حرم چې مونږ وایو ګزار منه دی، نو دا یوازې مسجد حرام نه یادوي بلکې دا ټول حدود حرم. اوس تاسو عجیبه خبره ده د مکې نه د مینا چې ده، نو مینا په حرم په حدودو کې دننه ده، او دا د حرم حدود چا متعین کړي؟ عمر دا بل ورځ ویلي ابراهیم علیه السلام وارنه مناسک نه موږ ته عبادت ده. نو دا مینا چې ده په حرم کې دننه ده، دا مزدلفه چې ده په حرم کې دننه ده، عرفات دا د حرم نه بهر دی، دا د حرم نه بهر. نو دقه شان دا حدیبیه چې وا نو د دې نیم میدان په حرم کې دننه دی او نیم بار دی. او دا اوس چې کومه قرباني کې دا د حج او د عمرې نه چې منع شو د احرام کولا وهلو، نو دا به د حرم نه بار کې که دننه بکې. نو دیو جن نبی رسول الله د میدان د دې حصے نه هغې ته لاړ، اول ته یې خوان حلال کړه، قرباني وکړه او سر مبارک چې کوم دی نو هغه یې وخراو. بعضو صحابه ټولو صحابه قربانیانې وکړې، نو د احرام د پابندو نه آزاد شو او بیرته خپل وطن ته رالو. اوس خپل وطن ته رالو، عمره ونه کړه. را روان کال چې شو، دا تفصیل د دې را روان 2 رکو پورې ډېر ضروري دی آیتونو باندې د پوهېدو دپاره. اوس را روان کال شو، بیا د ذیقعد میاشت، نو نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې هلکه پروسکني چې زما څه کم ملګري تلي وو، که نور څوک ځي او که نه ځي، خو په هغه ملګرو باندې تګ چې دی نو هغه څه دی لازم دی راځئ، سوا د یو څو صحابهونو چې وفات شي. نو چې سړی وفات شي نو خبر ختمه شوه، وفات شو. نو بعضې یو څو صحابه پکې وفات شوي، نور په کم حدیبیه په کال چې کم صحابه تلي وو، نو را روان کال، نو حدیبیه په 2م کال شوی وو، شپږم عایشه پسې په شپږم. نو را روان کال له نبی علیه السلام دې ته عمرة القضا وایي. څه وایي؟ عمرة القضا. نو د قضا عمرې له نبی علیه السلام په کم کال لاړ؟ په 9م کال. خو تاسو ته پته ده د نبی علیه السلام دغه تلل که عام انسان هم داسې کار وکړي، نبی علیه السلام ګوره دا مستقل په عمره کې حساب شوی دی. دا چې نبی علیه السلام عمره ونه کړه واپس شو، دا هم ګوره الله تعالی په عمره کې حساب کړی. صحابي نه چا تپوس وکړو نبی علیه السلام څو عمرې کړې؟ وایي 4. و یو عمرة الحدیبیه، حالانکه حدیبیه کې خو نبی اسلام عمره نه وکړي، لیکن په نیت باندې چې الله تعالی هغه سړي له عمل ثواب ورکړي هغه دغه دی. و یو عمرة الحدیبیه ده، یو عمرة القضا ده. یو هغه عمره ده چې نبی رسول الله د فتح مکې نه پس د جعرانه نه احرام تړلی، او یو هغه عمره ده چې نبی رسول الله حج لراتونو د حج سره یو ځای عمره کړی. نو 4 عمرې نبی رسول الله کړي. او حج چې پرس شوی دی نو نبی رسول الله یو حج کړی، او چې حج نو پرس شوی او نبی رسول الله په مکه مکرمه کې نو ډیر حجون دغه تعداد نه دی معلوم. یو صحابي وای 2 نه زیات کړي ډیر، نو هغه حج نو پرس شوی. خو عام عربو به د ابراهیم علیه السلام د زمانه حج ټولو کو، خو چې حج پرس شوی دی نو نبی رسول الله یو حج کړي. او د حج او د عمرې احکامات چې نازل شوي دي نبی رسول الله 4 عمرې کړي. دا چې په کم کال نه وکړي دام ول الله تعالی په عمره کې حساب کړ. نو را روان کال لکه سان عمرې روان دي. وس دغه بنیادی سبق لرازه. اوس دا کسان روان دي عمرې له، او دی احرامونه اغوستي دي. نو د دې صحابو سره په لاره کې یره پیدا شو چې اوس به موږ باندې اسې نه چې دا مشرکین په موږ باندې حمله ونه کړي. نو که په موږ حمله وکړه نو زموږ نه به څو بې ادبیانې کېږي. دا صحابه وایي یو برانه د احرام بیا ادبي کېږي، ځکه چې دا احرام تا د دنیا په کم ګوټ کې مو اغوستو، نو په تا باندې پابندي لازم شو، ته به قتل و قتال نه کړي، ته به کنځلي نه کړي، ته به توره نه روایې، ته به سړی نه وژني. نو یو خو موږ احرام اغوستی یوه، دویم چې کله موږ مسجد حرام ته ځو نو خامخا حدود حرم ته بدن نه کېږو. د حرم حدود خو راته ما وویل که نه، نو خو د جومات نه ډېر لرې پورې شروع کېږي. نو موږ چې حرم ته ورځو دا کسان په موږ پسې توره رالي، نو موږ هم توره رالو. نو یو به د احرام بې حرمتي زموږ نه کېږي، بل به د حرم کېږي، بل به د څه کېږي؟ د حرم. او درېیمه به د دې میاشتې بې احترامي زموږ نه کېږي. ولې میاشت د څه ده؟ د ذیقعد میاشت ده، اشهر حرم دی. نو څو بې احترامیانې شوې؟ 3. نو اوس دا صحابه روان دي، را روان کال د ذیقعد په میاشت کې او عمرة القضا کوي. نو نبی رسول الله والسلام ته صحابه چې کله د خپل سوچ او فریاد پیش کو چې
چې دا خو به زمونږ پسې که توره راواغسته نو مونږ هم پسې رالو نو څو بې احترامیانې به زمونږ نه کېږي. درې، یو د احرام، یو د حرم، یو د اشهر حرم د دې میاشتې. نو الله دا آیت نازل کو وای په اقا ځای کې ورسره وجنګېږئ، په کوم ځای کې چې د باندې لاس اوچت کو. وقاتلو فی سبیل الله. نو دا آیتونه د هغه موقع دي تاسو قتال وکئ د دې کافرانو سره په هغه ځای یقاتلونکم چې ستاسو سره جنګ وکړو. نو که چا د باندې توره اوچته کړه نو اوچته وه، نو که ستانه کومه بې احترامي وشوه نو دا بې احترامي تا ته څه ده؟ معاف ده. لیکن ولا تعتدو، حد نه به تجاوز نه کوې. ځکه که یو سړي په تا ګزار وکړو په حالت احرام کې، صحابه ورته وایي تاسو لا تصور ټول ذهن ته راغی که نه، دا اوس ور روان دي. نو الله ورته وایي چې ګوره که په تا چا ګزار وکړو وګپې، خو د حد نه تجاوز ونه کړې. ولې چې کوم سړي ګزار وکړو او هغه دې سیټ ته کو، هغه دې ختم کو یا دې غلی کو، نو ته به اوس دا نه وایې چې اوس د نسلونه نه پرېږدم کور ته راپسې درنه نه وځم. دا چل به نه کړي چې د کوم سړي شر دې دفع کا او هغه دې دفع کو. نو ولا تعتدو، بل چاته بلاس نه وراچي چې چا د باندې گزار نه دی کړی، چې چا وکړو هغه باندې وکړه، خو چې چا د باندې نه دی کړی په هغه به گزار نه کوې. ولې چې ته په حرم کې، ولې چې ته په احرام کې، ولې چې ته په اشهر حرم کې. نو دقه ان الله لا يحب المعتدين. د حد نه تجاوز کوونکي الله نه خوښوي، او خصوصا تجاوز به نه کوئ ماشومان پکې قتل نه کوئ. زنانین ما راته ونه ویل چې تا په ما گزار کړی پرېږدم دې نه موږ ته خو الله وایي چې وژنئ، او اوس دې کور ته درنه راوځم ټول ماشومان دله وژنم. دا به نه کوي. اوه وقتلوهم حيث ثقفتموهم. نو صحابه په ځل کې دا شک و چې یاسې نه چې زموږ نه به احترامي وشي. نو الله ورته وایي اقا ځای کې قتل کې کم ځای کې چې بیا مومئ. ولې چې په تاسو گزار وکړو نو په اقا ځای کې وژنئ، په کم ځای کې چې تاسو باندې گزار کړی. او واخرجوهم من حيث اخرجوکم. او مړی که د دیو د مکې نه د شړلو موقع راله نو ام بیا احرام ته مه ګورئ، شړئ. که د مکې نه د ویستو موقع راله نو د اقا ځای نه وباسئ د کوم ځای نه چې تاسو راویستي یئ. نو ولې دیو نه راویستي؟ هجرت چې نبی علیه السلام وکړو نو دیو د مکې نه راویستي وای که نه. نو دیو په هغه وخت کې د حرم د حدودو خیال ولې نه ساتو؟ یا تاسو چې د بیت الله نه منع کولی نو په هغه وخت کې د حرم د حدودو خیال ولې نه ساتو؟ نو چې کوم ځای کې ملاندې کړو په هغه ځای کې قتل کوي او د هغه ښار نه راوباسئ د کوم ښار نه چې تاسو راویستي یئ. نو یاره جي دا خو به لکه بې حرمتي نه شي، دا خو به لکه د دې ځمکې بې عزتي نه شي سوال. نو الله وایي والفتنة اشد من القتل. تاسو چې به کم قتل و قتال کوئ نو دا قتل دومره غټ جرم نه دی څومره چې دیو کمې فتنې په دې مکه کې کوي. بوتانو ته سجده غټه فتنه ده که نه؟ د الله د کور نه خلک منع کول، نو دیوی چې کوي هغه فتنه ده، او تاسو چې به کوئ هغه به صرف قتل توره چلول. نو ستاسو د تورې د چلولو نه غټ جرم د دیو دی، هغه څه شی دی؟ فتنه. او دا فتنه چې څو پورې نه یې ختمه کړي وقاتلوهم، بیا ورسره وجنګېږئ. نو د مخکې نه صحابه تېره کړ او دوی چې غم یې مه کوئ، نه به یارېږئ او مې پروا ساتئ. او زه الله یم د مکې د احترام ما لازم کړی دی، اوس د ما معاف کړ او دقه ځای نه وباسئ د کوم ځای نه چې تاسو راویستي. والفتنة اشد من القتل. ها اوس حرم کې خو اجازت میلاو شو، خو مسجد حرام خو ځان لري، ذکر ته ما دا ځایونه جدا جدا کړه. نو حرم کې خو چې د باندې گزار وکړو وګپې، خو ګوره به طور خاص که مسجد حرام کې د باندې چا گزار وکړو نو ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم. خو ګوره مسجد حرام کې به په سړي تور هغې پورې نه اوچتوئ څو پورې چې د باندې هغو نه اوچته کړي. ګوره د مسجد حرام به ډېر خیال ساتئ. ها فإن قاتلوكم، خو که یو سړی بدبخته او هغه د باندې په مسجد حرام کې دننه په دوران طواف کې گزار وکړو نو فقتلوهم، بیا قتلوه، بیا ورته صبر مه کوه. ای الله وایي کذلک جزاء الکافرین. د کافرانو دقه شان بدله پکار ده چې یو سړی د حرم خیال نه ساتي ټیم وسمه ساته، که یو سړی د مسجد حرام خیال نه ساتي الله وایي ټیم وسمه ساته. او فإن انتهوا، خو دې مطلب دام نه دی چې د ورتلو سره جنگ شروع کوي. فإن انتهوا که هغو منع شو، لکه بیا وم شوه داسې چې دی ورلو هغو کې د سره نه صلاحیتونه چې راپاسېدلي وي. نو ځکه الله وایي که هغو منع شو نو فإن الله غفور رحیم، الله تعالی بخونکی او مهربانه دی. او یا معنی دا ده که سبا له هغو منع شو او ایمان یې راوړو نو هم الله بخونکی او مهربانه دی، د ایمان توفیق به وله ورکړي. او څو پورې به ورسره قتال کې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة، هغې پورې به ورسره جنګېږي چې دا فتنه باقي پاتې نه شي. فتنه څه شی؟ شرک. چې شرک په مکه کې پاتې نشي هغې پورې ورسره جنګېږه. او دویمه فتنه د مسجد حرام نه منع کول. نو وقاتلهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله، او دا دین ټول په ټوله د چا دپاره خالص شي؟ د الله دپاره. نو فإن انتهوا، که چرې دا خلک منع شو نو فلا عدوان، نو بیا بله څه سختي نه ده پکار. تاسو ورلی
مکې ته او هغه خلک منع شوي دي لاس یې منع نیولی دی جنګ نه کوي نو الله وی بیا تاسو په چا باندې زیاتې مه کوئ فلا عدوانه بیا به سختی نه کوئ الا علی الظالمین مگر سختی به کوئ په چا باندې په ظالمانو باندې وسه الشهر الحرام بالشهر الحرام د عزت والا میاشت په مقابله د عزت والا میاشت کې دا ولي وي کاغو د میاشت عزت کاو جو ته مو په مقابله کې د میاشت عزت وکا والحرمات قصاص دا احترامونه په پس سره په برابرۍ سره په دې ټکی پوه شئ سو احترام دي درې د احرام د میاشت او د حرم نو دا احترامونه به الله وي په برابرۍ سره نو کده احرام احترام کوو وسره کده میاشت احترام کوو وسره کده حرم احترام کوو وسره نو د عزت والا میاشت په مقابله ده عزت والا میاشت کی ولی چې دا میاشت تا د پاره د عزت د نولې دغه د پاره د عزت نه ده نو د عزت والا میاشت په مقابله د عزت والا میاشت کی کاغه د میاشت خیال کو تیم کوا ایوازي میاشت نه ول حرمات قصاص ټول احترامونه په پس سره په برابرۍ سره نو فمن اعتدى عليكم نو کچا د باندې د حد نه تجاوز وکړو زیاته وکړو نو فاتدوا عليه نو تاسو په هغه باندې زیاته وکړي بمثل ما اعتدى عليكم په مثل لاغه چې زیاته کړه تاسو سره هو اتقوا الله ويرګه د الله نه پوي شي ان الله مع المتقين الله د متقینو سره دی په جهاد کې زیات ضرورت د چندې راځي او د الله په لار کې د ورکړې راځي نو ځکه وی وانفقوا فی سبیل الله د الله په لار کې خرج کوئ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه د خپل لاس بزان په هلاکت کې نه غورځوي د خپل لاس ځان په هلاکت کې غورځول الله مونږه منع کړی خودکشي کول یا یو داسې کار کول چې پاغي کې هلاکت یقیني لکه دا خلک موټر سایکل چلی ګنه ما بل وځي ځای کې ولیدو نو زد مونږ ته ویلې مل په مونږه چرته موټر سایکل نو شاته ټیر باندې روان مخې ته راوچت کړی دا ټول ګوره خودکشي دا ځان هلاکول یا داسې ګران کرتبونه خول څه ضروري خو نه ده ته بل څه کار وکړه کنه چې دې بلډینګ نه هغه بلډینګ ته چلین ته پر اسای باندې ځینو کو سره ول ویلاندې به پروت نو لہذا داسې قسمه کرتبونه او داسې قسمه لوبي چې پاغي کې هلاکت غرونو سرونو تخیج واوره پیراشي به پته نه لګي نو دا هیڅ قسمه دغه خبره نه ده د بهادرۍ دا د خودکشي خبره دا منه دی په اسلام کې د سکارونه نو یو معنی خو دغه شو خو دغه معنی هم د دې شو خو د دې موجوده آیت سره د دې مناسبت داره ک تاسو د الله په دین باندې پیسې نه لګوي تاسو جهاد د پاره او د الله د دین د پاره روپۍ نه لګوي نو دا کافران به د باندې صبر چل لازم نو چې تاسو په دین روپۍ ونه لګول کافر به د باندې راشي نو چې کافر راشي بیا ته ژوندې پرې دي که هلاک کړي نو په دین روپۍ نه لګول دا ځان په خپل پس کې غورځولي په هلاکت کې واحسن نور نیکم کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله تعالی نیکی کوونکي خوخي او ما خو تاسو ویل کنه واتم الحج والعمره لله وس د جهاد اجازه د بګم ملاو شو کسړی را مخامخ شو به پرې نه دی خدا له چې کوم کسانو تیر شوی کال عمره نه کړي نو هغه د حج وسره اسی وای چې انده لپاره په حج کې د مقراشي چاته قران خو د قیامت پورې حکم بیانوي اگر چې پابندي په عمره کې و خو د حج خبره نو که حج د چانه پنیمه کې پاتې شو عمره د چانه پنیمه کې پاتې شو نو په د باندې حج او عمره پورا کول دا لازم او فرض دي اگر کوه سي بیان کیږي را پیدا کوي به ولی چې د احرام د زولنې غاړي ته چې لا غټه ذمہواری ده دغه خونه ده چې واسکټ مې غوسته ولري مې دا نه چې احرام دی واغوسته بیا باندې غټه ذمہواری راځي نو دی وجه نه ریسک نه لې چې کاغذات دي نه دي برابر قانون ته نه جوړ نو بیا په حج او په عمره نه ورځي کو دې صادرو کې غیر شنو بیا خیر نشته بیا براګيري بس بیا خدای الله طرف د باندې راغلي نو بیا ګيري فإن احصرتم کچری تاسو من کړی شوي راګیر کړی شوي ګوره دیو نبی رسول الله راګیر کړی شوی کنه دیو کافرانو د طرف نه نو پتا سو باندې به بیا لازمي څه شي فمستای سره من الهدي نو لازم به هغه چې کوم قرباني ده اسانه نو اسانه قرباني شپږ میاشتې ګډ علاله ولدي یا ګډه یا کلیز سیرله علاله ولدي او یا پنځه کلیز اوخ علاله ولدي یا دو کلیز غوا او سخیمه وغیرہ داسې زونه علاله ولدي نو دا چې تاسو ته اسانه نو چې کم سړی راګیر شو نو دته چې قرباني کما اسانه یا غپی لازم ده او ولا تحلقوا رؤوسکم چې کم سړی راګیر شو او په د باندې قرباني لازم ده نو دی به هغه پورې سر نه خري ولا تحلقوا رؤوسکم سرونه باندې خري حتى يبلغ الهدي محله تر دې چې قرباني ورسي زید حلاله ته نو زید حلاله کم ځای کې ده حرم
ځای د حلاله کوم ځای دی حرم. نو دې ځای پورې چې کوم دی نو ما تاسو ته دغه پس منظر سره تعلق لري. اخوا چې دی نو د احرام او د حج خپلې خبرې دي هغه راته کوم، زه راته بیرته د ټول رکو ترجمه کوم چې بیرته ذهن ته راشي. خو بیا نبی علیه السلام خلاصه دا ده چې نبی علیه السلام بیا لاړو تشریف یې ویوړو عمرة القضا له د ذیقعد په میاشت کې لاړ. چې نبی علیه السلام لاړو تشریف یې ویوړو نو قانون دا و چې غټه اسلحه به ځان سره نه راوړئ. مکه کې به صرف 3 ورځې تېروئ. دا یې اوس په صلح کې لیکلي تېر کال چا څه به میلاویږئ نه. نو چې نبی علیه السلام را روان کال له راغی او دلته خو نبی علیه السلام ته صحابو ته اجازت هم که په چا باندې پوهېدی چې کش کړه پیګاو بس بیا پسې توره راوباسئ، بیا تاسو د احرام خیال مه ساتئ. خو بهرحال خوش قسمتي دا وه چې نبی علیه السلام مکې مکرمې ته راورسېدو، ښه په قلارې طواف وکړو، ښه په قلارې صفا مروه وکړه. 3 ورځې په مکه مکرمه کې او د 3 ورځو نه پس نبی علیه السلام را واپس شو. دیو چې چل کړو دیو داسې کار وکړو چې د نبی علیه السلام سره سترګې مخامخ نه شي، نو پټ شو ټول له مکې. نبی علیه السلام ته 3 ورځې مکه خالی کړې وه او مخامخ یو غر و په هغې باندې ناست. نو دا خبره مشوره کړې وه وایي دا زمونږ ملګري د مکې والا چې مدینې ته تللي نو دوی بیماران شوي. نو نبی علیه السلام چې کله طواف کوو طواف نو د کعبې دغه د عمارت چې کوم دی د کعبې ده د دیوالونه نو د دې نه خو دا خو ډېر غټ دي که نه، سړی د شاته پناه کېږي. نو دیو چې په کم غر باندې ناست نو 3 اطرافو ته به دا صحابه ښکارېده. خو چې 4م طرف له به ورالو نو هلته به بیا د هغونه پناه شو. اوس مثلا دا کعبه ده او د دې نه موږ ګیر چاپېره تاوي وو او په هغه غر راته یو کس ناست دی په دغه مخامخ ډیرۍ باندې که نه خو لرې ده خو بهرحال د مکې خو نږدې دي. نو هغه موږ دې طرف والا مینی د دغې طرف والا مینی هغه طرف والا مینی خو دې طرف والا ته پناه دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام پر طواف کې حکم وکړو، هسې یو شرعي حکم دی، وایي هلکه چې کله دیو راښکاره شو موږ ته ګوري نو په دقه ځای کې دیو ته خپل طاقت لږ وښایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به پر طواف کې په دقه ځای کې ټولو صحابو بیا رمل کو. نو رمل وایي د پهلوانانو په شان تلو ته داسې منډې به ټولو والي. نو په حالت احرام کې دې ځای نه دې ځای نه واله دا ګوټ هغه ګوټ هغه ګوټ د 3 ګوټو کې به منډه واله د پهلوانانو په شان. 4م ګوټ ته به شو نو بیا خو په پناه شو که نه، نو بیا په مزه شو ځان بیا سا صفا چې دلته به راښکاره شو بیا به منډه کړ. نو په 3 چکرو کې هغو مخامخ ناستو. نو چې هغو مخامخ ناستو او چې دوی داسې په بهادرۍ ولیدو نو اوبه پې واوړېدې نو ټینګ نه شو دا ځای نه پاسېد دغه ځای نه پاسېد. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا چې حج له کله راغی دا خپل عمل چې د یو خاص مقصد دپاره شوی و نبی علیه السلام د قیامته پورې سنت وګرځه. نبی علیه السلام د خاص مقصد دپاره منډه والي وه. خو چې نبی علیه السلام بیا په 10م هجرۍ کې حج دپاره راغی نو په خپل حج کې نبی علیه السلام په دې قضا عمره کې 100 ګوټو ته منډه والي وه 3 ته. نبی علیه الصلاة والسلام بیا په 3 چکرو کې 4 ګوټو ته منډه وواله. هغه خپل عمل یې بیرته سره پاره وګرځاو د سنت. نو دې وجې نه موږ دا وایو چې کوم خو ګوره دا په احرام کې چې کوم سړی ساده لباس کې چې کوم سړی طواف کوي په هغه باندې د پهلوانۍ تلل نشته. دا په هغه چا باندې دي چې چا باندې وروستو د صفا مروه سعی ده. نو صفا مروه سعی په چا باندې یا په حاجي باندې یا عمرې والا. عام ساده طواف چې په هغې پسې وروستو صفا مروه څوک نه کوي. نو لحاظه دا حکم په دغه او بیا 3 ورځې پس نبی علیه السلام د مزید پاتې کېدو اجازت وغوښتو خو دوی وله اجازت ورنکړو. نو دا ټول آیتونه د دغې پسې منظر دی ترجمې ته ګوره. وقاتلوا فی سبیل الله او قتال کوي د الله په لاره کې الذین دغه کسانو سره یقاتلونکم چې ستاسو سره قتال کوي ولا تعتدوا د حد نه تجاوز مه کوئ ان الله لا يحب المعتدین بشک الله تعالی د حد نه تجاوز کوونکي نه خوښوي. وقتلوهم حیث ثقفتموهم او قتل کوي دوی کوم ځای کې چې تاسو دیو بیا مومئ واخرجوهم من حیث اخرجوکم او راوباسئ دوی د هغه ځای نه کوم ځای نه چې تاسو راویستی والفتنة اشد من القتل او فتنه یعنی کفر او شرک او د عباداتو نه منع کول دا ټوله فتنه ده دا ډیر زیات سخت د قتل نه. ولا تقاتلوهم او د دیو سره قتال مکوي عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې حتی یقاتلوکم فيه تر دې چې دوی قتال وکړي ستاسو سره په هغې کې. نو فإن قاتلوکم کچرې دوی قتال وکړي ستاسو سره فقتلوهم نو تاسو هم سره قتال وکړئ. کذلک جزاء الکافرین هم دغه رنګې بدله د کافرانو ده. فإن انتهوا کچری دیو د قتال نه منشو نو فإن او ایمان راوړو نو فإن الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی. وقاتلوهم او قتال وکي د دوی سره حتی لا تكون فتنه تر دې چې باقی پاتې نشي فتنه ويكون الدين
لله او شي دین ټول پټول د الله تعالی د پاره خالص چې د غیر الله عبادت پکې بیا ونه شي. نو فینین تهو کچری دی ومنه شو نو فلا عدوان نو سختی بیا نشته مگر پچا باندې الله علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام عزت والا میاش بشهر الحرام په مقابله د عزت والا میاش کې ده. والحرمات قصاص او عزتونه با قصاص په برابرۍ سره چې کوم عزتونه په دوی دی هغه پتا سننو دا په برابرۍ سره که خیال ساتو ساتي کني ساتو می ساتي. نو فمن اعتدى عليكم نو چا چې د حد نه تجاوز وکړو پتا سو باندې نو فاتدوا عليه نو تاسو په د حد نه تجاوز وکړي بمثل ما نو بدل ولا ورکړي په شان د هغه اعتدى عليكم چې څومره د حد نه تجاوز یې زیاتې تاسو سره کړي اقوم رو سره وکړي زیات بنه کوي. واتقوا الله ويرګي د الله نه واعلموا پوي شي ان الله مع المتقين چې بشک الله تعالی د متقینو سره دی. بل حکم دا لسم حکم شو وانفقوا في سبيل الله خرج کوي د الله تعالی په لار کې ولا تلقوا بايديكم او ما چوي د خپل ځانه ولا تلقوا بايديكم او ما چوي ځانونه بايديكم د خپل لاسه الى التهلكه په هلاکت کې واحسنوا نور نه کيم کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله تعالی نیکی کوون کې خوخی. واتم الحج والعمره لله او پورا کوي حج او عمره د الله تعالی د پاره د خالص د الله د پاره. فإن احسرتم کچریتا سورا غیر کړی شوي یا فإن احسرتم کچریتا سو من کړی شوي نو فما نو هغه بلازمی استيسر من الهدي چې آسانه د قربانینا نو پتا سو بلازمی هغه چې کمرته آسانه قربانی. ولا تحلقوا خو هغه پوری بسرونه نه خروي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل تر دې چې دا قرباني ورسیږي خپل ځای د حلالې ته وسرا شي. یو سړی احرام واغوستو نو د احرام پابندیان ما تاسو ته ویلي چا چې احرام واغوستو سر بنه پټي سر بره د خالی مخ بنه پټي یخته بنه خري نکونه بنه کټ کوي خوشبو بنه لګي دا ټولي پابندي دي. وس یو سړی د سیده چې د احرام یې غوسته دي او حج او عمره زیت لار رسیدل نه په خوانه خو به پیدل سفر وی کنه یا وسنه دور دی او سړی حج عمره نه کړي خو په دې سر کې دسی بیماری رااله دسی تکلیف و ترغه خوده مګه سره مات شو ډاکټرانو چې اختبت لري کول غواړي چې مونږ ولا سو کو سر را وګندو پټای ولا وکو یا دسی بل څه بیماری ده کومه بیماری زه تاسو ته بیماری ذکر کوم. دا کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ صحابي دی نو د په حالت احرام کې او سترکاری په خوله لګه مطلب ځان له خوراک تیارو او نبی رسول الله د په خوا چې تیرېده چې د په خوا تیرېده نو د په سر کې دومره هغه حشرات شو سپږی چې وته وي چې هغه په مخ باندې مخامخ راخکاره شو. نو نبی رسول الله لعلک تؤذيك هوامك را تخکاری د دې سر د زنده سر ډیر په تکلیف کې غورځولای هغه وی او کار وکا چې قران کې الله وی تاسو اول آیت وګورئ فمن کان منکم مریضا یو سړی په حالت احرام کې بیمار شو او به اعظم من راسه یا د په دې سر کې څه تکلیف راغی نو ففدیه نو د سر وخرای او فدیه دی ورکی نو فدیه دی په شکل د روزه کې ویلو بیا هم د تویم چې د صحابه سره چې د بازي کار شوی نو دا دیو کړي نه من جانب الله الله تعالی په دیو کې پیدا کړي. اوس کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ تاسو مو اوریدو چې دا څنګه صحابي وو چې د په سر کې دومره سپږی شوی چې هغه په مخ باندې ښکارا کېدی نو هغه یوازې د خپل ژوند تیرول د پاره نو راغله د قیامت پورې د شریعت د ژوند دی کول د پاره الله صحابي جوړ کړو. نو هغه ته دا وزر راغې نو نبی رسول الله ته ویل لکه ته سر وخرو په دوران احرام کې به سر وخرو او وسه وکا. نو حدیث کې دا راځي وای نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته چې کم نه نو لکه خامخه چې کله ته دغه وکي سر وخره نو قران کې خو صدقه ده صيام ده لیکن د صيام مقدار نه دی معلوم. نو نبی رسول الله ته درې روزي ونیسا نو قران وی روزه ونیسا غسور روزي ونیسا نو په دغه موقع باندې ضرورت راغی چې نبی رسول الله د دې قران د دې آیت تشریح نو دلته قران تفسیر او تشریح چا وکړه نبی رسول الله په خپل د قران مفسر دی. نو هغه وی د روزي درې ونیسا که صدقه ورکې نو څومره ورکا شپږو مسکینانو ته او که قربانی کې نو دا غینه ورکوټه دا چې کوم د شپږو میاشتو ګډ دالال کا یا چې کوم عام زمونږ د قربانی شرایط نو دا تشریح کله په وجود کې رااله کله چې د کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ په سر کې الله حشرات پیدا کړو دا غینه الله تعالی مونږ ته دا شریعت را ژوند دی. نو لہذا
اوس تا درې واړه به نه کوې. ګورې که د چا روجې درې ونیوې نو په ده باندې د صدقه شپږو مسکینانو له ورکول لازم نه دي. او که یو سړي روپۍ راسه ډېرې زه به شپږو مسکینانو له شپږو مسکینانو له به څومره صدقه ورکړې؟ څومره چې په کم کال باندې د سرسایې څومره مقداري اقمره مقدار به د شپږو سرسایو مقدار به ادا کړي. لکه اوس مثلا 200 سرسایې ده مثال کې ته نوي خو لا دې کال پته نه لګي نو لهذا 200 نو څو به ورکوي 1200 دقه. او یا به چې دی نو قرباني کوي چې کومه راته اساني. اوس راشئ څو قربانیانې شوې؟ که د حج نه منع شوې او د عمرې نه منع شوې نو په حدود حرم کې یوه قرباني راله. خیال دې دی یا په دوران احرام کې د سر وخره او ام د باندې یوه قرباني راله. دا ټول دم جنایات دي، جرمونه دي، دمونه د باندې لازم شو. یو وس بله یو قرباني ذکر کوي خو هغه څه د جرم په وجه نه ده، هغه د شکر په وجه ده او هغه واجب ده. هغه دا چې کم سړي د حج سره یو ځای عمره وکړه نو په ده باندې دم شکر واجب دی. د حج په هغه لویه ورځ چې کم خلک قرباني کوي نو ګوره دا تیر شوي قربانیانې موږ وکړې خو دا د جرم د وجې نه وي چې تا په دوران احرام کې سر وخراو یا تا حج او عمره پوره نه کړه او د مخکې نه د احرام کولاوهو نو دغې ته دم جنایات وایي. دغې ته څه وایي؟ دم جنایات. هغه دم چې څه د جرم د وجې نه دی. اوس په تا باندې یو دم را روان دی چې هغې ته دم شکر وایي، دا د باندې واجب دی. لہذا زمونږ پاکستاني وروڼه چې ځي نو دلته نه چې کوم احرام واغوندي نو دوی خو دا احرام د حج دپاره نه یې اغوستی. دوی خو چې څنګه مکې ته ورسي څه وکړي؟ عمره. او د عمرې نه پس احرام کولاو کړي او بیا چې کله د حج ورځې راشي نو بیا دوباره بیا احرام واغوندي. نو په یو سفر کې څو خوند حاصل کړه؟ دوه، ام حج او عمره. نو الله وایي ښه فمن تمتع بالعمرة الى الحج. چا چې فایده واغسته د موقع نه فایده واغسته چې په یو سفر کې څو کاره وکړو؟ دوه. نو دا خو دې اوس لږه زما شکرانه ادا کړي که نه قرباني دې وکړي. نو لہذا دا حجیان چې په 10 ذوالحجه باندې په مینا کې کومه قرباني کوي نو دا هغه قرباني نه ده کومه چې دلته موږ په خپل وطن کې کوو. دا خو د هغه ابراهیم علیه السلام والا قرباني ده او دا هغه چې ده نو هغه د حج او د عمرې د جمع کولو والا قرباني ده. نو دقه خبره کوي. نو دا دوه قسمه کسان دي، یو ته حج تمتع وي، یو ته حج قران وي. حج تمتع دی ته وي چې لاړو ځان له احرام کې عمره وکړه او بیا احرام کولاو او د حج د پاره ځان له احرام. نو په ځان له احرام کې عمره او په ځان له احرام کې حج دې ته حج تمتع وي. نو دم په یو سفر کې دوه کاره وکړو نو دی بم دا دم ادا کوي. په 10 ذوالحجه به دا قرباني کوي، دا په واجب دی. او بعضې کسان دسي چې هغوی یو احرام کې دواړه کاره وکړي. احرام یې اغوستی ورځې لږي نو چې څنګه لاړ شي عمره م وکړي او نبي علیه السلام ګوره په خپله حج قران کړ. نبی علیه السلام چې مکې مکرمې ته ورسېدو نو په حق احرام کې عمره م وکړه او بیا احرام کولاو نه کړو، بیا احرام کولاو نه کړو او په حق احرام کې په مکه مکرمه کې ګرځېدو چې کله یو ځای ته بل ځای ته مطلب انتظار یې کوو چې 8 ذوالحجه شوه هم په حق احرام کې حج م وکړو. نو په یو احرام کې حج م وکړو، په یو احرام کې عمره م وکړه، خو خبره یوه شوه که نه. نو په یو سفر کې دوه فایدې شوې. نو په دې قران والا باندې دم شکر واجب دی او په تمتع والا باندې. اوس که یو سړي د دې ځای نه احرام اغوستی دی دې ځای نه او صرف او صرف څه کوي؟ حج عمره ورسره نه کوي نو په ده باندې دم شکر واجب نه دی. لکه اوس مثلا سعودي کې زموږ یو ورور دی او هغه د حج په ورځو کې راغی او احرام یې صرف د حج دپاره واغوست او صرف حج یې وکړو او د مسجد حرام په خوا او شا کې چې څومره خلک اوسېږي د هغې دپاره قرآن دا وایي چې دا حج تمتع حج قران د هغه چا دپاره دی لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام چې د هغو خاندانونه اهل عیال د مسجد حرام په خوا او شا کې نه چې د بار نه کم خلک راځي هغو به حج هم کوي عمره به هم کوي. د مسجد حرام په خوا کې چې کم خلک اوسېږي نو دوی له پکار ده چې په دې ورځو کې عمره نه کوي چې دا بیت الله چا ته خالی پرېږدي د دې بار نه راتلونکو خلکو ته. نو چې کم سړي په یو احرام کې یو حج وکړو نو په ده باندې صرف قرباني په واجب نه ده او مستحب ده که دی وکړي. صحیح شو؟ نو دغه آیات کې تاسو اوس دې ته ګورئ. فمن کان منکم مریضا هر هغه څوک چې وي په تاسو کې بیمار او به اعظم من رأسه یا وي دته څه تکلیف ده په سر کې نو ففدیه نو فدیه واجب ده من صیام که د روژې په شکل کې او صدقه یا صدقه او نسک یا قرباني د شات مطلب چیلې او چیلې ګډ ګډه. فاذا منتم او کوخ علی د خپل خو
فاذا منتم کله چې تاسو په امن کې نو فمن تمتع بالعمره یعنی مثلا څه مطلب نشته څه جنایت او سلانجه مانجه نشته سیده ساده حج روان دي نو چې چا نفع واغسته په عمره سره ال الحج حج طرف ته حج وګو عمره دا فائدې حاصل کړه نو قرباني واجب د استای سره من الهدی چې کما اسانه د قربانۍ نه وسراشه یو سړی حج او عمره دوانه وکړه دا ډیره عجیب خبره یو سړی حج او عمره دوانه وکړه نو په د باندې په لسمه ذل حجه باندې قرباني واجب ده خو خدای مکه چا دی جیب وو پیسې تی ورکې شوې او د قرباني روپۍ وسنشت ولی چې قرباني خو وس کم از کم کنه نو په 1200 ریال باندې سروي په دې ورځو کې د بیا به د حج په ورځو کې خدای خبر پسوي ما بل اوس چانه کس نه تاسو کړ نو تقریبا 1200 ریال اوهو دا پیدا کول وز د سړي سره روپۍ نشته او دلته په قرباني واجب ده نو شریعت ډېر عجیب نظام دی هغه د حلم زمو سشته د حل زمو سشته هغه دا چې د حج د ادا کولو نه مخکې 3 روزي ونیسي او چې خپل وطن ته راغی نو روزي دی ونیسي نو د واجب قرباني په ځای باندې 100 روزي ونیسي لس خو 3 هلته او دلته نو دلته دغه خبره کوي فمن لم یجد چا چې بیا نه مونته قرباني نو فصيام 3 ایام نو رجنی ول 3 ورځې په حج کې و7 اذا رجعتم او دي چې کله تاسو را واپس شئ تلک 10 نو دا و 3 سو شو لس دا خو ټولې دنیا ته پته و چې لس الله ولې دوباره ویل چې تلک 10 دا لس شوي وای دا ځکه چې د چا خیال دارانه شي چې د سړي له دا اختیار ورکو چې الته نيسي درې نيسو چې په کور کې نيسي ونيسو وای د چا په ذهن کې دا جدایي را نشي فرق را نشي نو الته درې ولم لازم دی دلته ونی ولم لازم دی څوک دا ونه و چې الته نيسي درې نو دلته نيسي و د سینه ده بلکې الته درې لازم دی دلته مو لازم دي ځکه الله ول 10 ګوره دا سودي لس نو چې څوک پکې دا فرق ونه کی چې الته او دلته فرق دی الته 3 دلته ودی نه الته 3 دی او دلته وم دی دا کاملتونه وسولي وایو دا ډیر عجیب لفظ کاملتونه ځکه وایو چې کم سړی په حج کې قرباني وکړه او هغه دلته راغی او خلکو ته وایي حج می کړی دی او خوشاله ناشته او چې کم سړی په حج کې قرباني نه ده کړې او هغه روجي نیولې نو اسنه چې هغه پاکستان تراشي نو هغه بل سړی کټونه کور نه بار راوستي ناس ته خلک ولا راځي او د په کور کې دنه ناس چې مال مرزه ولی یاره دغه به قرباني کړي و د حج زمانه لګ وره ده او ما خو به قرباني نه وکړي ما روجي نیولي نو الله فرمایي چې چرته د دې حاجی پزله کې دا چرته نقص را نشي و تلک 10 کامله داغه ته چې په قرباني څومره کامل اجر میلاو شو د قمرته ته په دې لس روجو باندې کامل ثواب او اجر د حج میلاو شو نو خو کولاو غړی واغه چې سه بم ناس دا بم ناس دوانو کې سفر نشته څومره فضیلت چې د قرباني د اقمره کامل فضیلت د څه ده د دې روجو نیولې خو ګوره یا ساته چې دا په یو سفر کې حج عمره جمع کول دا حکم د چا د پاره دی ذالک لمن لم یکن دا حکم داغه چا د پاره دی لم یکن اهله چې نه داغه اهل عیال حاضر المسجد الحرام د مسجد حرام په خواوشا کې واتقوا الله ويرګي د الله نه وعلموا في شيء ان الله شدید العقاب بشک الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دی الحج اشهر معلومات حج دا معلومی میاشتې دي د حج یو څو میاشتې معلومی دي او هغه څو میاشتې دي شوال دم د حج میاشته ذیقعد دم د حج میاشته او ذیل حج دم د حج میاشته حالان کې حج کیږي په 15 ورځو کې حج کیږي په 15 ورځو کې نو د ټولو میاشتو ته ولې د حج میاشتې ویلې ځکه چې که حج کیږي په 15 ورځو کې خو احرام وته دا ورکوټي اختر د میاشت نه تړل شي یو سړی روان دی حج له نو کده د حج د پاره د 15 ورځو د پاره 2 میاشتې مخکې احرام تړلینو تړل شي ولې چې دا رسم میاشتې دي د حج نور حج ټوټل 100 ورځې دي 15 ورځې اوس به زما سره د حج د 15 ورځو د کارګزاري زکه او چې روان آیاتونه بیا پویدل لګ مشکل دي د ذیل حج په میاش کې د ذیل حج په میاش کې 15 ورځې د حج عبادت زما سره به د تاریخونه یاد ساتئ 8 ذیل حجه 9 ذیل حجه 10 ذیل حجه 11 ذیل حجه 12 ذیل حجه دا 15 ورځې په 14 باندې شیطان وشتلی غواغه اختیاري دي هغه کته ولې جویسار شو او کني ولې زینو مستا په حج کې سنقص او سنقصان نشته
پاتم ذی الحجه د سحر مونږ به په مکه کې وکړو د امام سره او بیا به راشو خپل هوټل ته او احرام به واغوندو. دا سویم تاریخ دی 8. نو په 8 ذی الحجه باندې به مونږه په دې مرګرو کې ډېر مرګري راته ښکاري ستړي واوشه ښه. نو بهرحال چې دا کم حاضرین دي نو دا لږ ماته لږه توجه وکړي. نو په 8 ذی الحجه باندې خیر دی دا خو اوږد درس دی کې دا راځي. نو په 8 ذی الحجه باندې د سحر اصل کې دا سبق ډېر اهم دی او هر مسلمان له پکار دی چې سنه د حج د خلاصه او د ذهن کی او په دې نیت باندې واورو چې الله تعالی مونږه حج لبوزي. نو په 8 ذی الحجه باندې سار مونږ په مکه کې وکړو او په هوټل کې بیا احرام واغوستو. نو اوس چې مونږ احرام واغوستو نو دا فرض دی، شرط دی د حج د پاره چې احرام دی نو بیا خو کار ونه شو. او زو به مینات کعبه به پریدو، مکه به پریدو، بیت الله به پریدو او د مینا کلاو میدان ته وځو. او په مینا کې نن ورځ تیرول نه فرض دی نه واجب دی بلکې نن ورځ تیرول سنت دی. نو ماسپخین مونځ به زمونږ په مینا کې، مازیګر مونځ به زمونږ په مینا کې، ماښام مونځ به زمونږ په مینا کې، د ماسوتن مونځ هم زمونږ په مینا کې دی او د سحر مونځ هم زمونږ په مینا کې. نو دا 5 مونځونه مونږ په کوم ځای کې وکړو؟ په مینا کې. او احرام هم د حج اغوستی دی. نو چې سار مونځ مونږ په مینا کې وکړو نن سویم تاریخ دی 9 اوس دقه شان دی. نو 8 تاریخ خو مونږ تیر کو، اوس زمونږ 9 تاریخ دی. اوس په 9 تاریخ باندې به په مونږ باندې یو حکم لازم دی او دا د حج رکن اعظم دی. که دا چا ونه کو نو حج یې ونه شو هسې ځان ستړی کو او هغې ته وایي وقوف عرفه. اوس به مونږ عرفې ته ځو، عرفات ته به ځو. په عرفات کې د ماسپخین وخت چې داخلیږي د دې نه واله تر د ماښام د نور تېرېدو پورې ټول وخت تېرول واجب دي او لږ ساعت لم ورننوتل دې سره فرض ادا کېږي. که یو سړی پکې لږ ټایم لم ورننوتو نو د فرض ادا شو او بیا بیرته راووتو نو په راوتو سره پې بیا صرف دم واجب شو، جرمانه به ډکوي خو فرض یې ادا شو. نو د فرض د ادا کولو دپاره د ماسپخین نه مخکې ځان د عرفات حدودو ته رسول چې دي نو دا څه دي؟ فرض دی. نو 9 تاریخ دی او د سحر مونځ مونږ په مینا کې وکړو. نو چېرته روان شو؟ عرفات. نو زه به تاسو د عرفات داسې یو نقشه ذکر کړم تاسو ته به لږ اسانه شي. لکه مثال کې طور پر دا مینا ده، دا مینا ده. نو هلته خو د 100 کیلومتر په فاصله ده خو زه به خیر لنډ ځایونه ویم. نو مثلا دا مخامخ چې کوم دا زمونږ سره جومات دی یا د جومات نه شاته لږه تاڼه شوه نو دا چې دی نو مثلا دا عرفات دی. نو دا مینا ده او هغه عرفات دی. نو بیرته چې مونږ مزدلفې نه راځو نو زمونږ دا بره کلی دا ټول علاقه چې ده نو دا مزدلفه ده. نو اوس کعبه دې طرف ته ده، دا مینا ده او دا مزدلفه ده. عرفات هغه دی. نو ځکه دا مزدلفه او مینا دا په حرم کې دننه دي او عرفات د حرم نه بار دی. نو لہذا منګ بنن د مینا نه ماسپخین نه مخکې ځان چرته رسو؟ عرفات ته. نو هلته به موږ د ماښامه پورې وخت تېرو. نو ماښامه پورې وخت تېر کو، نور پرېوتو او امام ووتو. یا ساته چې کوم امام خطبه ویلې ده دا امام چې څو پورې نه وتی نو نه به وځي. نو موږ ته به څه پته لګي؟ نو هغو ټولې لارې بندي کړي چې هغه امام هغه وباسي. اول دا ګوره د حج کې به یو امیر د مسلمانانو دا کوم چې خطبه وایي امیر الحج دی ته وایي، دا د حج دپاره ضروري ده. هغه چې وځي نو دیو بیا په توپ باندې یو ډز وکړي خلکو ته پته ولګي چې سړی ووت او د هغې نه مخکې راته لارې هم نه کولاوئ. نو لهذا هغه چې وځي نو بس بیا به ته راوځې. نو اوس موږ د عرفات نه راووتو نو ځو به که راځو به؟ راځو به کم طرف ته؟ مزدلفې ته. نو مزدلفه مشعر حرام دا یو غر دی هغې ته به راځو. دې مشعر حرام کې ټوله شپه تېرول سنت دی او سبا چې راوخیږي او د سحر مونځ وشي مونځ به په تیاره کې کېږي نو په هغې کې لږ ساعت ودرېدل او دعا کول دا واجب دی. نو دې واجب ته به ټوله شپه انتظار کې په دې مزدلفه کې. که یو سړي ټوله شپه په مزدلفه کې وکړه او د سبا د خطو نه مخکې مینا ته راغی چې یاره دا قرباني زر وکړم او یا د شیطانان زر وولم بیا راباندې ناوخته کېږي نو څه دې پاتې شو؟ واجب. ټوله شپه تېرول سنت دي خو د سحر ته انتظار چې سبا راوخیږي او ته په کوم ځای کې موجود یې؟ مزدلفه کې. نو دا څه دي؟ واجب. لہذا چې مزدلفه کې
تا چې کوم دی نو خپل وقوف وکړو نو اوس به چېرته راځې مینا ته نو چې مینا ته رالې نو دلته درې موږ ورته شیطانان وایو شریعت کې اصل کې دې ته جمرات وایي نو درې جمرې دي دا ویشتل دي نو په نن ورځ باندې په دریو کې به یوه ولې څو به ولې یوه به ولې اووه کاڼي او د هر یو سره به بسم الله الله اکبر وره په دې کې لاس اړول هم نشته بس صرف حکم پوره کول دي په دې غټه ګوته باندې کاڼی داسې کېده او ورکوټی کاڼی چې دومره کاڼی کم از کم د چڼې د دانې عمرئ په سپلو باندې او په راکټو باندې د ویشتو دا حکم نه دی چې ته اوس خامخه چې کم دی نو وروره په بلاکونو یې ولې بل چاره به دلته سر مات کړی نو شریعت حکم چې کم دی نو هغه دا دی او بل دا د مغفرت وخت دی تاسو ته پته د شیطانانو د ویشتو په ټایم کې خلک خنداګانې کوي او دقه وخت د حج د قبولیت دی وایي کم سړي چې کاڼي ویشتو او لاندې د ده کاڼي خدایي دا کاڼي ورکېږي دا کاڼي به ورکېږي چې د چا حج قبول شي الله کاڼي د هغه ورکي او چې د چا حج قبول نه نو هغه لاندې پراته وي وایي اوس نن سبا حاجیان هم ډېر دي خو د هغه ځای نه کاڼي هم ډېر راغونډېږي ام بلدیه والا یې راغونډوي نو دا ډېره د خطرې خبره افسوس خبره نو لہذا دقه ټایم کې به دعا کوي جاړې به چې اسې نه چې زما کاڼی چې کوم دی نو هغه غلط لاړ شي او د خولې نه مې داسې خبره ونه خېږي چې حج مې مردود پاتې نه شي نعوذ بالله دا د یارې مقام دی نو دومره انداز کې ویشتل پکار دی بسم الله الله اکبر هغه خامخې چې داسې انداز کې که یو سړی داسې نشي وررسولی مړه وایي که دغه پیلر پې وم نه لګېد په خوا کې هم ولګېد علما وایي یکفي کافي دي ورځه پې لہذا بس تا خپل وس چې کوم دی نو وس مطابق دی خپل نو اووه کاڼي موږ شیطان ویشتو خو یو او نن سویم تاریخ دی 10 عایشه بسې نن سویم تاریخ دی 10 نو دا کارونه به موږ په ترتیب سره کوو شپه م تېره کړه ورځ م پرون ماسپښین ناخوا تېره کړه په عرفات کې شپې له رالو مزدلفې ته مزدلفه کې م شپه تېره کړه خو د سبا په انتظار یو چې سبا وختو نو موږ رالو نو چې موږ رالو نو لہذا دا یو شیطان هم ویشتو اووه کاڼي دویم ویشتل زموږ په ذمه نه دي اوس زموږ څه ذمهواري ده اوس زموږ ذمهواري دا ده چې قرباني وکړو په چا چې سنت ده نو هغه سر خرولی شي ولې چې هغه باندې قرباني لازم نه ده اچا چې په یو احرام کې یو حج کړی بس او هغه چا چې په یو سفر کې 2 کاره کړي دي نو هغه به هغې پورې سر نه خروي څو پورې چې د قرباني نه شي څو پورې چې د قرباني نه شي لہذا قرباني نه ده شوی سر یې وخراو نو دویم دم پې لازم شو جرمانه به ډکوي نو لہذا چې هلته قرباني وشوه نو دلته به سر وخروي نو چې سر یې وخراو نو دنه د احرام پابندي ختمه شوه دنه د احرام پابندي ختمه شوه لہذا دی به اوس راځي مکې ته نو چې مکې ته راغی نو دی به طوافي زیارت کوي نو دا دویم فرض دی نو یو فرض احرام دویم فرض عرفات او دریم فرض طواف نو چې طواف یې وکړو اووه چکرې نو بیا به صفا مروه وکړي نو شپې له به بیرته چېرته ځي مینا ته نو په مینا کې دا شپه تېرول چې کوم دي نو دا سنت مؤکده دی عمر رضی الله عنه به داسې سړي له سزا ورکوله چې ولې چې 10 تاریخ خو نن ختم شو موږ عمره هم طواف هم وکړو صفا مروه هم وکړه شپې له به بیرته دغه ته راځو مینا ته راځو ها که چا احرام طواف نه پوره کړی هغه دې ورته شپه په مکه کې وکړي ولې چې طواف پوره کول کې خو ډېر ټایم لګي نو هغه که شپه تېره کې خیر دی بیرته به موږ ځو مینا ته سبا وسویم تاریخ دی سبا 11 عایشه بسې نو سبا 11 تاریخ دی نو ته په مینا کې څه ته ناست دی چې دا کعبه دې پرېښې ده بیت الله دې پرېښې دی حج عجیب و غریب عبادت دی دلته به خپل عقل نه چلی کعبه دې پرېښې ده بیت الله دې پرېښې طواف دې پرېښې او په شړ میدان کې په خپله خیمه کې دې صرف ډډه والي د څه دپاره چې په 11 تاریخ باندې چې کله دا نور زوال وشي ماسپښین داخل شي نو اوس د شیطانانو د ویشتو ټیم دی نو په 11 تاریخ به د سار نه شیطان نه ولي په 8 بجې به نه ولي په 9 به نه ولي په 11 به نه ولي په 11 نه به هم نه ولي چې کله 12 او د 12 نه پس د ماسپښین ټیم داخل شي نو د شیطان د ویشتو ټیم راغی نو نن سویم تاریخ دی 11 نو په 10 باندې موږ یو شیطان ویشتو په 11 به درې وانه ولو او درې وانه په حقه طریقه ولو بسم الله الله اکبر وکړی دا و هغه او بیا راځه بیا شپه بیا دې د سبا پورې هېڅ کار نشته خو ناست به په مینا کې به ناست چې سبا له بیا سویم تاریخ دی 12 عایشه بس 12 تاریخ دی نو چې 12 تاریخ شو سبا نو بیا په دقه د ماسپښین د ټایم انتظار کې
چې ماسپخین را داخل شو نو بیا به شیطانان چې کوم دی نو هغه وولي درې واڼه څو کاڼي نو په اوله ورځ په 10 تاریخ یو شیطان ویشتلی په 11 او په 12 باندې درې واڼه ویشتلی څو کاڼي عائشہ بس چې په نن ورځ 12 تاریخ تا شیطانان درې واڼه ویشتو نو مبارک شاجی سے بچ دی پورا شو وسواوه دلته یو بل خبره ده فمن تعجل في يومين په دې طواف زیارت نه پس په 2 ورځو کې کچا تادی وکړو مکه ته راغې نو ام فلا اسم عليه الله و زماره طرف نه پیس نشتا ومن تاخر او که وسړی په دې مینا کې 14 ورځې تم پاتې شو د 3 ورځې تم پاتې شو اینا 11 12 3 تم پاتې شو نو ام فلا اسم عليه په دې ګنا نشتا نو چې کم سړی د 12 تاریخ نه پس مکه ته راغې نو 14 تاریخ شیطان وشتل په د باندې نشتا او دا په دغه ورځ است په مینا کې پاتې شو او په مینا کې سبا را وخته دې په کم ځای کې په مینا کې نو لہذا د نن ورځ شیطان په 14 تاریخ بیا ولی دلته الله اختیار ورکړو جوزه نو چې دې په 12 تاریخ باندې ونه وته په 12 او پاتې شو 14 ته نو لہذا اوس بر 14 تاریخ شیطان هم ولي خو په دې کې یو گنجائش دار چې دا نور به د مسپخین نه پس وشتو په دې کې گنجائش دار مسپخین نه مخکې وشته شي نبی علیہ السلام په خپل سکړی تاسو ته پته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هر کار کامل کړی دی نو نبی علیہ السلام په خپل 14 تاریخ ته پاتې شو نو په 14 تاریخ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې شیطانان وشتل راغه او امت ته دا گنجائش ورکړه که تاسو په 12 تادین تل شي وروړه وګوره که پاتې شوې دی الله سم نبی بر دی الله سم تاریخ مطلب د 3 ورځې دا بوله ټیک شو نو لہذا اوس چې کم نه د حج دغه معلومه میاشتې دي نو چې چام په ځامن حج فرض کو نو فلا رفسا د شهوت خبري بنه کوي په دوران احرام کې پابندیان دي وروړه ولا فسوق یا ساته چې کم سړی بیا د بيدی ماپی زماله د ډیرو مشرانو سترګونه حیا راځي او دا درس اکثر زنانه موري خو بعضی حکم چې کم نه هغه بیانول ضروری چې عرفات یو سړی نه دی ادا کړي او د په احرام کې د خپل بیبي سره میلاو شو نو حج فاسد شو حج لاړ او جرمانه کې به و خلاله او کله عرفات نه پس یو سړی میلاو شو نو حج خو صحیح دی خو بیا به کم نه لکه دغه بیا به دم ورکي جرمانه به بیا ډکې نو دی وجنه د شهوت خبرې په دوران احرام کې بالکل نه کې ولا فسوق د ګناه خبرې بنه کې نو د ګناه خو یو خبره بم نه کې خو به تور خاص ولا جدال فی الحج جګړه بنه کې نو د ګناه کې ټول خبرې رااله وې دا جګړه ونی ذکر کړه وجه دا غیدار چې دا ګڼه دي کې د کمپین حج الله ته پته ده چې دا د ګڼ عبادت دی او مختلف قومونه دي بعضی داسې قومونه راشي لکه اوس دا واړه دا قدونه چې هغه غریبانو لکه لتم ورکړه یو هغه تاسو څه نشي ویلي او بعضی داسې که معمولی وسره داسې په خوا کې ولګېدل نو بس بیا دا دغه جوړي دا غړمباري جوړي دا قاری ایو کس هغه دغه کلاوه د عمره مونږ باندې خو الله حج وکي حج نه دی کړو عمره له 2 ځل تری نو هغه دغه کلاوه د پیپسي د بوتل هغه ټیم ولا ډبه نه چې هغه کلاوه نو هغه پر شانو کا سړی ته داري وشوي یاره زه تا ته نه منو تا به چې چرته کور ته ورخاره شوی د سه حال هغه سړی شروع کو توبه خدای مال دا کوم غوسه ده کنه نو لہذا لکه نو د حج او په عمره په سفر کې د جګړې د تذکره زکه وکړه چې زلون نازک شي مختلف قومونه راشي مختلف خلک راشي خلکو مسافرین نه کړي او د دې سخت سره چې کوم نه عادت دی دیو جن مونږ وایو د تبلیغ والا به کامیابی ولی چې تبلیغ والا ورو په سین په دشتو کې بستر ګرځولي په بلوچستان کې ګرځولي د مکه خداغه د پاره بیا جنت الفردوس ته هغه خورور د سې زم لیدلې چالته وبني د سې زم لیدلې چې بستر ولا بار را گزارلی دلته خود سې وټلې دي چې ورځه دروازه شیشه د پخپل کولاویږي دا خو مزید نو د ډیرو خلکو د پاره دا ډیره غټه قرباني د تبلیغ والا د پاره مزي نو دیو جن موږ وای چې کم سړی حج عمره لذي نو مخکې د سنه سره مشق په تبلیغ کې وکی یقین وک بیا برته ډیر اساني او که نور یو ورځ هم نشي لګولې د اجتماع لاړ شي چې دا ټیل میل کې عادت شي نو بیا به کم نه نو بیا الته باتروم ته ودرېدو کې عادت شي او دغه شان دسي لوړه جوړه د باندې تیر شي دوړه د باندې راشي نو لہذا الله به ګناهونه ماب کې منیق برت قدمه حرمت عليه النار د الله په لاره کې چې په چا دوړه ولګي د الله جهنم اور په حرام دي
نو چې اجتماع را دوړي د باندې ولګي کنه نو بیا به ان شاء الله چې د مینا او د عرفات او د منډو ته بیا اساني چې یو او 10 لته 1.5 کیلومتر په اجتماع کې لاړ شي کنه نو ان شاء الله بیا برته د عرفات او د مینا د سفر برته اساني. بهرحال نو د جګړې ذکر زکه وکړو نو فمن فرض فيهن الحج چا چې فرض کو په ځان باندې په دې میاشتو کې حج نو فلا رفث نو د شهوت خبرې دي نه کوي ولا فسوق د ګناه خبرې دي نه کوي ولا جدال او جګړې دي نه کوي په الحج په حج کې وما تفعلوا من خير نصدقي الله و چې د زلن کوم نیکیان یغه کوي الله تعالی ته علم دی وما تفعلوا من خير هغه چې کوي تاسو سنیک کار يعلمه الله الله تعالی ته علم دی داغي مطلب الله به داغي بدله درکړي وتزودوا زاد راه اخلي دا زاد راه لزان سره وړي خرج وړي ځکه چې بعضی د یمن نه به بعضی کسان نتلو خالی لاس برات ولی موږ د الله په ذات توکل نو د الله په ذات به توکل او جلد به وږي شو به خلکو د سوال کو کنه نو الله وی وتزود زاد راه راوړي دیو جن حج په هغه چا فرض دی چې د تلو راتلو خرچم ور سره الته د اوسېدو خرچه وسامي اځنه چې بیا خلکو د سوال کوي یو خدای چې په وسړي حادثه راشي اخو ځان له خبره ده نو وتزود زاد راه وړي فإن خير الزاد بشک بهترین زاد راه التقوا پرهیزګاری ده خدلته تقوا نه مراد التقوا ان السوال اې د ټور نه غټه بهترین زاد راه دار چې سړی دومره ویسي چې د سوال نه بيزان بچ واتقون یا اولی الالباب ویریږي زمانہ اې د عقل والو ليس علیکم جناح نو مار د حج پورا پس منظر ذکر کړی دی چې حج را روان دي د ابراهیم علی السلام د زمانې نه او د زمانې تیرې دو سر پدې کې مختلف خرافات شامل نو د عربو با حج دین به یو میله جوړه کړو د ورځې به حج کا او د شپې په مینا کې ناسو شعر او شاعري به کوله او د خپل پلارانو فخرونه به بیانول او د ورځې به تجارتونه کول نو چې کله اسلامی طریقې سره د حج احکامات رالو اسلامی طریقې سره د حج احکامات رالو نو صحابه سره یې را پیدا شو و یې رجی دا شعر او شاعري پکې د شپې کول دا خو من دي دا خو بنه کو خو دې خلکو پکې تجارت هم کو نو کومه تجارت پکې کو نو آیا دا به منای نو الله فرمایل نه که وسړی حج هم کوي او د حج سره سره پکې تجارت هم کوي نو پدې کې سره د حج کې سفرق ناراضي لکه زه تاسو دا غو مثال ویم یو سړی د خپل کفیل سره او کفیل حج لذي او دای صرف او صرف خپل خدمت لو ډرایورای له بولې دي او دم بګي حج ادا کو نو هغه خپل روزیم ګټیو حج مو سره کوي یا د پاکستان نه بعضی خلک چې کم نه خدمت لبوزي ناغوله تنخواه ور کوي خوراک مو ته ملاويږي خدام او حج نو دا د دې آیت نه د فائدہ مونږ ته معلومه شو یو خدای چې سړی په دغه سره په اخلاص سره او په یکسویی سره حج کوي او ځان له خبره ده خو که یو سړی وسره پکې اسباب د تجارت اختیارول نو ام فلا حرج سحرج پکې نشته نو لیس علیکم جناح نشته هیڅ ګناه پتا سو باندې ان تبتغوا فضلا من ربکم دا چې تاسو ولټوي فضل خپل رب فاذا فصتم من عرفات نو ما ته زما اشاره ته بګورئ مینا عرفات او مزدلفه نو وس الله وی فاذا فصتم من عرفات کله چې تاسو راشئ د عرفات نه ذکر ته وختي معلوم ال عرفات نبذوک عرفات نبرازو رازو با نو الله وی چې کلم د عرفات ناراضي نو فذكر الله عند المشعر الحرام د مشعر حرام په خوا کې الله یاد کوي نو دا هغه د مزدلفه غر یادای او د الله یادول واجب دي کسر ټیم چې کله سبا وخیږي نو دا تشریح بیا نبی رسول الله په حدیثو کې کړی دا فاذا فستم کله چې تاسو را کو شهید عرفات نه نو فذكر الله نو یادوي الله تعالی عند المشعر الحرام نه مشعر حرام په خوا کې د مزدلفه د غر واذكروه والله یادوي خو څنګه یادوي د سیمه یادوي د مشرکین چې بسنګ بوتان او لات او عزا یادول د سې یادوي لکه څنګه چې الله تعالی تاسو ته هدایت کړي و ان کنتم من قبله او بشک وای تاسو ردین مخکي لمن الضالین خامخ د خطا کارونه وز د مشرکین د یو رسم اصلاح کوي الله چې هو د مکه خلکو ځان ته د کعبه منجوران وای چې مونږ د کعبه خاص خلک یو تاسو مزدلفه ته د اغه زین راشي کم زین چې وته د نور خلک راځي نو مزدلفه ته نور خلک د کم زین را روان دي عرفات نه او دیو به د کم زین ور روان د مینا نه ولی دیو به ویل د عرفات چې د حرم نه بهر دی نو هغه سړی دی عرفات ته ځي چې کم د مکې نه بار نه راغلی موږ نحن الحمص موږ خو د مکې او د کعبې خاص خلک یو موږ به په دې ورځو کې د حرم د خاورې نه بار نه وځو نو خلک به تلل عرفات ته او دیو به اقا ورځ په کوم ځای کې تېروله مینا کې نو چې شپې له به بیا مزدلفې له راتګو نو خلک به د عرفات نه را روانو دیو به د
مینا نه لکه مزدلفې ته به خلک د عرفات نه روانو دیو به د مینا نه. نو ځکه ورته الله وایي ثم افیضو او د مکې خلکو د ځان نم دا شریعت جوړ کړی تاسو هم دغه ځای نه راشئ کوم ځای نه چې دا نور خلک راځي خلک د عرفات نه راځي تاسو هم د عرفات نه راشئ. ثم افیضو تاسو هم راشئ د هغه ځای نه افاض الناس چې نور خلک راځي واستغفر الله بخنه طلب کوئ د الله نه ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخونکی مهربانه دی. فاذا قضیتم کله چې تاسو پوره کوئ مناسککم احکام د حج پوره شو او مکې ته مونږ رالو یا احکام د حج پوره شو او د شیطانانو د ویشتو په انتظار باندې په مینا کې زموږ شپه ده نو وای الله د یادوي لکه مخکې بم چې خپل پلاران څنګه یادول ما خو تاسو چې دیو د حج نه سم میله جوړه کړو نو د شپې به خپل پلارانو فخریه اشعار ویل وس الله د یاد کوي لکه څنګه چې د پلاران هم یادوي. نو فاذا قضیتم او چې کله تاسو پورا کوي مناسککم خپل احکام د حج نو فذكروا الله یادوي الله تعالی کذکرکم آباؤکم لک پشان د یادول تاسو خپل پلارانو لرا او اشد ذکر یاد دینم ډیر زیات سخ یادول یعنی د چې څنګه پلاران یادوي دا غینه زیات الله یاد کوي. یو معنی دا ده چې تاسو به میلو کې په اشعارو کې پلاران یادوي دا غینه زیات څوک یاد کوي الله. او دویم عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دی بل معنی کړی دا هغه وی د دین مراد ماشومان دي لکه دا ماشومان چې په هر خبره کې پلار یادای نو د تاسو په هر خبره کې څوک یادوي الله یادوي دا غینه زیات ماشوم چې پلار او ابا او ابو او داجی او بابا کنه نو دغه شان تاسو یا الله 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 اروح الله دا وای. نو دا عبد الله ابن عباس تفسیر دی چې تاسو الله یادوي نو خامخ سړی حج لاله شي دعا غواړي نو الله وې د دې دعا نه ځان وساتئ چې هغه تعلق صرف د دنیا سره د دې دعا وغواړي چې ام دنیا او ام آخرت. نو چې صرف د دنیا دعا غواړي نو هغه څوک غواړي مشرکین د مشرکین دعا دا ولی مسلمان خو اډو دې ته وای نه چې هغه صرف هغه دنیا غواړي او آخرت هم غواړي. نو ځکه الله تعالی فرمایي فمن الناس یزن خلقنا غدي یقول چوي ربنا آتنا فی الدنيا ای رب راکه موږ د دنیا کې وما له فی الاخره من خلاق او حال دار چې په آخرت کې د هیڅ سم نه یو سړی د دعا کوي چې غواړي خو په آخرت کې صحیح څه نشته ولی چې ایمان پکې نشته. نو د حج لچ راځي نو د مخ کې نزان څه شی راوړي ایمان دی خلکو خو ایمان نو او ځنی خلک هغه دی دا کامیاب خلک دی یقولو چې وای ربنا ای زمونږ رب آتنا فی الدنیا حسنه راکه موږ ته په دنیا کې حسنه تنینی نیکی مطلب خېګړه را سره وکي او په آخرت کې حسنه راکه خېګړه راکه وقنا عذاب النار او موږ د عذاب د اور نه بچ کی. دا خلک چې هم دنیا غواړي او هم آخرت غواړي دا مسلمانان دي. اولئک لهم دا خلق دي چې د دوی لپاره حصہ دا غده چې دیو سکړي دي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب غستون کې دي. واذكر الله فی ایام معدودات او په دې شمیرل شو ورځو کې الله تعالی یادوي. نو دی یادولو نه څه مراد ده الله وي په دې ورځو کې یادوي نو شیطان چې ولې الله یادوي دا بسم الله الله اکبر یاد بسم الله الله اکبر نو یادوي الله تعالی فی ایام په دې ورځو کې معدودات شمیرل شو کې او مونږ تم وي په دغه ورځو کې مونږ هم الله یادو څنګه سلام چې وګرځي یو ځل وایو کنه وایو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد مونږ تم وي تاسو په دغه ورځو کې الله یادوي او اجیان ته وي تاسو یادوي خداغو د یادولو سره کانه وشتل زمونږ دغه سره نشته. وس اقد ورځې دي اما چې تاسو په مینا کې پاتې کېږي او کزي نو فمن تعجل فی یومین نو چا چې جلتی وکړه په دې دوه ورځو کې نو فلا اسم علیه نو هیڅ ګناه نشته په د باندې ومن تاخر او چا چې تاخير وکړو نو فلا اسم علیه نو هیڅ ګناه نشته په د باندې خو لمن اتقى خدا حکم دار هغه چا د پاره چې د الله نه یریږي واتقوا الله ويرګي د الله نه واعلموا پوي شي انکم الیه تحشرون چې بشک تاسو دی الله تعالی طرف ته ګرځول کېږئ با ومن الناس مخکې دوه دعاګانو ذکر وشو. یو دعا د کافرانو و چې صرف د دنیا سره خاص و یو دعا د مسلمانانو و چې هم د دنیا سره خاص و هم د آخرت سره. نو الله تعالی یو مثال وز د کافر ذکر کوي بل مثال د مسلمان ذکر کوي. دا یو منافق او مدینه ته راغی اخنس بن شریق نومه اخنس ابن شریق چې راغی مدینه ته او نبی رسول الله ایمان نه و دا څه خوږی خبرې به کولی خلق به متاثر کول خدا ډېر غټ فسادي او منافق. نو بره د کافرو د دعا ذکر او نو د کافرو یو نمونه الله ذکر کوي لکه دا بره د بے پیدي دعا سو غواړي وي د څه کسانې غواړي لکه د اخنس بن شریق ته ګور دغه. نو د چې کله په مکه کې وخت مدینه کې وخت تیر کو
نو ومن الناس من يعجبك قوله في الها په دنیا کې خداغه خبرې ته ډېر په تعجب کې غوځي خوږه خبرې به کولې لیکن ويشهد الله او په هر خبره کې به الله گواو جوړاو یا رب الله په خبره گواله چې زما پر ازله کې د نبی له سلام سره ډېر محبت او ډېر مینه ده دا منافق وهو الد الخصام او دا سخت جګړه لري دا سخت جګړه مار دی خدا سره چې کله بیا د مدینې نه بیرته تلو کنه نو په لار کې د مسلمانانو فصلونه وسوځول د مسلمانان مال مویشي چې کوم نه هغه هم هلاک کړ نو الله وې دسی کس بره چې کوم دعا غوړي هغه دسی قسمه کسان دي چې خبرې به تا په تعجب کې غورځي خو چې کله بیرته زی نو فساد کوي فصلونه بربادي او دغه شان نسلونه د حیواناتو بربادي او چې وته الله نه ويرېګا نو اخذته العزه یعنی غیرت راونی سي او په ګناه سره بیا چې کوم نه مونږ ته نصيحت ولي کې او دا وغه نو الله دې خلکو د لپاره جهنم کافي